أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. د حضرت یوسف علیہ السلام واقع چنه نو هغه روان و نو کله چې دا غوی تالاشي واغستل شو او تالاشي کې بیا څنګه نو هغه سامان پیمانه د عزیز مصر بادشاہ چې نو هغه پیدا شو نو دې چې کله غیر شول نو بیا دا غینه اورسته یوسف علیہ السلام تو فرمایلو چې تاسو د دې پځې زمونږ نه یو کس بل ونیسه یو دې زمونږ سره پرې دی یقینا د پلار ته نو هغه دې دا غټ کمزور او بوډا شوی دی نو دا بس تاسو زمونږ سره احسان وي. یوسف علیہ السلام چې د سینشي کېدل دا خو ظلم دی چې ګناه دی یو کړي او سزا دی بل ورکړي شي نو د یو په ګناه په جرم باندې بل سزا ورکول دا ظلم دی او ظلم چې نو هغه مونږ نه ګواره کو دا چې نو هغه زونه شم کولی. نو الله وی فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا نو دی چې کله بیا نا امید شول دوی وسوي چې وس نور سره کېږي امید د دوی ختم شولو منه کې دوانه تفسیرونه چې نو هغه کېږي منه کې دا هو ضمیر دا راجع د بنیامین ته نو بیا به معنی دا شي فلما استيئسوا منه کله چې دوی د بنیامین نه امید شول نا مراد شول چې دی و زمونږ سره نشي پرې خودلې کېده نشي تللی نو خلص نجیا دی ځان لچنه نو هغه یو طرف تشول د پاره د مشورې او دویم چنه نو هغه منه کې هو ضمیر چنه نو هغه راځي دی یوسف علی السلام ته عزیز مصر ته نو کله چې دی نا امید شول د یوسف علی السلام نه چې دی و زمونږه خبره نه مني زمونږ سره بنیامین نه لګي خلص نجیا نو دی بیا ځان له یو طرف تشول او آلتی چې نو هغه بیا د خبره وکړه وس مشوره چې نو هغه چې څنګه چل وکم آلتی خو مونږ د پلار سره مضبوطه وعده کړی و مونږ ورته چې نو د الله په ذات باندې په نو قسم خوړلو او دا خبره مو سره کړی و چې مونږ به ټول پټوله یوځه واپس راځو او کګيریګو نو هم ټول بګيریګو اوس خو مسله چې نو دا غي بالکل الټ او بدل وشولم اوس نه نو هغه بسکو نو قال کبیرهم نو دې کې چې کم مشرور واغه ویلو نو کبیرهم کې چې نو دا مشرور سوک ولو راجه تفاسیر چې نو هغه ټول تفاسیر چې کم قول ذکر کړي ټول نه راجه قول نو هغه دا چې دلته د کبیر نه مراد يهودا دي کم چې نو هغه د دې کې د عقل او د رائے په اعتبار سره چې نو هغه د ټول نه زیات پواولو الان کې د عمر په اعتبار سره کشر وو خود عقل او درای په اعتبار سره چې نو هغه د ټولو نزيات پواولو نو دلته هغه يهودا چې نو هغه وای مراد دی نو دی يهودا ورته ویلو او دا کم يهود چې وسوم یادېږي نو دا د اولاد دی د نسل ته منسوب دی بعضی چې نو هغه چې کبیر هم نه مراد چې نو هغه شمعون دی چې د نو هغه مشر خو نو د عمر په اعتبار سره خود د نو هغه مقام او مرتبه چې نو هغه سیوا مخور غونته د خلکو سره لین دین او په قصو چې نو هغه په دې کې لکه موږ ورتنن سبا تحصیل تاڼه کوي نو دې په دغه کې ډېر مشهور وو نو په دغه وجه چې نو کبیر هم نشمعون مراد دی بعضی وایي چې دلته د کبیر هم نه مراد چې نو هغه روبیل دی چې د عمر په اعتبار سره د ټولو نه مشر ولو نو دوبل خو ما تاسو ته راځي اکثر قولن اکثر تفاسیر چې نو هغه ذکر کړي چې يهودو چې د عقل په اعتبار سره چې نو هغه د دوی کې د ټولو نه افضل د علم او د عقل په اعتبار سره نو هغه الم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله نو ګوره تاسو ته پته نشته چې یعقوب علی السلام چې نو هغه تاسو پلار تاسو نه په خواده کستو الله وزیدنه اغستولو ومن قبل ما فرطتم في يوسف او دین مخکې تاسو د یوسف علیه السلام په باره کې هم چې نو قصور کړو کمی کړو
چې یوسف علیه السلام چې نو هغه الته شرمخ نو مات کړی او تاسو دغه درو جوړ کول هغه هلاو باندې چې نو هغه تاسو هغه قصې وکړلې او یعقوب علیه السلام خپل پلار ته متکلیف رسولو نو زه خو وس په دې حالت کې په دویم ځل دا شولو مخکې مو چې نو هغه د زړه تمنا داغه چې نو هغه محبوب یوسف جدا کړلو دغه شان پلار پسې لاړلو وس نو هغه دې ځل داغه چې نو هغه محبوب بنیامین چې نو هغه زمونږ د وجې جدا شولو اگر چې دې پرې نه مونږ کمې پکې نشته زمونږ د طرفه څه کوتاهي چې نو هغه نشته خو کار خو مو کړی دی نو چې کله مو کار کړی دی نو لہذا زه چې نو هغه ستاسو سره فلن ابرح الارض زه خو نور د پلار مخې ته چې نو هغه نشم تللی نور چې نو زه شرمېږم فلن ابرح الارض زه چې نو ایلن افارق الارض زه به دغه مصر چې نو هغه مصر په ځمکه کې یم زه چې نو هغه هلتې واپس تاسو سره نشم تللی تاسو لاړ شئ حتی یأذن لی ابي او یحکم الله لی تر دې چې ما ته پلار په خپله خصوصي پیغام راولېږي چې هغه ما ته ووایي چې راشه کور ته نو په دغې جوړ به ځم او یا دا او یحکم الله لی چې الله چې نو زما دپاره څه فیصله وکړي تفاسیرو کې لیکلي فیصلې نه مراد چې نو هغه دوه دي یا دا چې الله پاک ماله هم په دې ځمکه باندې چې نو هغه مرګ راولي او زه هم دلته مړ شم او یا دا چې الله پاک ما ته د جهاد حکم وکړي د جهاد حکم چې نو هغه راشي او زه چې نو هغه د دوی سره وجنګېږم نو دغه کوشول جو صحیح ده نور زه چې نو هغه د تلو ستاسو سره نه یم وهو خیر الحاکمین او هغه الله د ټولو نه بهترین چې نو هغه فیصله کوونکی دی ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا تاسو چې نو هغه خپل پلار ته واپس لاړ شئ یعقوب علیه السلام ته چې نو هغه ووایي ان ابنک سرق استاذ چې نو هغه یعقوب علیه السلام بابا استاذ چې نو هغه غلا کړی ده او مونږ ته خو چې نو وما شهدنا الا بما علمنا او مونږ چې نو هغه خو ګواهي نه ده ورکړې مګر هغه چې کم علمنا مونږ ته چې نو هغه پته لګېدلی ما شهدنا الا بما علمنا نو یو معنی چې نو هغه دا ده مونږ چې تعالی کم عهد او لوز تاسو سره کولو نو مونږ خو په هغه وخت کې د هغې خبرې لوز عهد کړو چې دی چې نو هغه حفاظت به مونږ کوو خو مونږ سره خو د غیب علم نه و چې دی به هلته ځي او غلا به کوي نو مونږ خو به دې خبرې ستا سره عهد او لوز نه دی کړی دویم تفسیر چې نو هغې کړی دی وما شهدنا الا بما علمنا مونږ چې نو هغه دا کومه خبره کوو چې ان ابنک سرقه بنیامین چې نو هلته غلا کړې ده نو مونږ بنیامین په غلا باندې چې نو هغه نه دی لیدلی مونږ داسې نه وایو چې هغه غلا کړې ده خو په دې خبره باندې مونږ چې نو هغه ګواه یو په دې باندې علمنا الا بما علمنا مونږ په دې خبره باندې علم یو پوه یو چې د بنیامین د مال نه چې نو هغه غلا ثابت شوي ده د هغې نه چې نو هغه پیمانه راوتلې ده وما شهدنا الا بما علمنا دریم تفسیر چې نو هغې دا کړی دی چې یعقوب علیه السلام ورته چې صحیح شوله نو تاسو چې نو هغه بیا څنګه بادشاه چې نو هغه بنیامین هلته هغه څه کړلو قید یې کړلو دا شریعت او دا دین خو زما چې نو هغه دی دا په دې علاقه کې دی دا زما شریعت او زما دین دی د بادشاه په مصر په بادشاه په دین کې د هغوی په قانون کې خدا خبره نشته چې نو هغه د کس نو هغې قید کړی شي د هغه نه چې دا جوړ شي غلام جوړ شي نو دا خو هلته نشتی نو دوی وی ما شهدنا الا بما علمنا مونږ چې نو هلته زمونږ نه تپوس وکړی شولو چې که چېرته د غلا ستاسو سره ثابت شي نو بیا به صحیح نو مونږ خو چې کم علم زمونږ سره د خپل دین مطابق ولو نو مونږ د دغې متعلق خبره کړله نور خو مونږ ته دا پته نه و چې هغه به زمونږ په رور باندې ثابتېږي نو وما شهدنا الا بما علمنا اوس دلته بیا یو بل سوال چې نو هغه ذهن ته راځي چې یعقوب علیه السلام خو د الله پیغامبر ولو نو چې کله د الله پاک پیغامبر نو د څنګه دین پټولو څنګه چې نو هغه دا وایي چې دا دین خو دا مسله خو زموږ د دې ځای سره خاص د هلته نه ده نو جواب یې دا دی چې مخکې څو کرته موږ ویلو چې مخکیني انبیا علیهم السلام به چې راتلل د هغه به د یو خاص علاقې دپاره ول دا او صرف د حضور علیه السلام خصوصیت دی چې د الله پیغمبر چې نو هغه فرمایي فضلت بست یو کې راځي چې نو هغه بخمس مال الله رب العزت چې نو هغه په تمام انبیاء علیهم السلام باندې په 15 یا په شپږ خصلت سره چې نو هغه فضیلت او غورواله را کړی دی نو یو په هغې کې دا دی چې باقي انبیاء علیهم السلام به د یو خاص علاقې دپاره الله پاک پیغمبر جوړولو او لیږلو او زه الله پاک چې نو هغه کافة للناس د ټولې دنیا دپاره چې نو رسول او پیغمبر جوړ کړی او لیږلی
لګلې يم وما كنا للغيب حافظين او مونږ نو د غیب چې نو حفاظت کوونکی واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها نو بیا ورته دی وی بابا کستا زمونږ په خبره باندې یقین چې نو هغه نه کېږي نو مونږ خو به خپل خبره کې بالکل رښتینی یو خو بهر حال که تاسو ته بیا هم چې نو هغه یقین ناراضي واسأل القرية التي دینه مخکې نو هغه مونږ عربی ګرامر کې مضاف محذوف دی واسأل اهل القرية هغه کلی والا نه تاسو وکا کم کلی کې چې په مونږ پسې د بادشاہ قاصد رالو مونږ د هغه نه واپس لاړو بیا ته نو هغه سامان کولا کو او د سامان کولا ویدلو نه اورستو بنیامین چې نو هغه په مال کې هغه د بادشاہ پیمانه ثابت شو نو هغه کلی والا تاسو وکا چې دا خبره د قشانتی واو کنه والعير التي كنا فيها او هغه والعير التي اقبلنا فيها او هغه ایر او قافلې والن تاسو کوي کم چې زمونږ سره د کنعان نه تلی او مونږ واپس دا غوي سره چې نو هغه یو ځای راغلو نو د هغه قافلې والن تاسو کوي دا غو به هم تاسو ته نو هغه دا خبر وکي چې او بدکه کې نو هغه بنیامین باندې داغه د مال نه چې نو هغه دغه پیمانه راوتلی و ان لصادقون او یقینا بشک مونږ په خپل کار کې په خپل خبره کې چې نو هغه سي رښتینی او حقدار یو وزل دې نو هغه تفسیر مزری بیا اقصان چې نو هغه دوباره ذکر کړی دی چې ګوره یعقوب علیه السلام ته دومره تکلیف او دومره چې نو هغه پریشان کېدو نو یوسف علیه السلام چې نو هغه ولی بیا دې پاتې کړلو نو هغه جواب دې کم چې مخکې مونږ ویلو چې دا ورته د الله د طرف نه وحی و وزینو هغه د وحی د سره پاره و نو دا چې نو هغه کړو ذالک بامر الله تعالی د الله په امر سره چې نو هغه یوسف علیه السلام دې کړو او د سره پاره کړول ليزيد في بلاء يعقوب نو چې نو هغه د دې لپاره چې د یعقوب علیه السلام د امتحان مزید هم نور چې نو هغه په تکمیل ته ورسي او پوره شي چې الله پاک دغه کامل امتحان وکي نو په دغه وجه باندې د وخت پورې الله پاک تعالی امتحان چې نو هغه منظور نو ځکه بنیامین چې نو هغه د هم لاړو التفات شو بیا مخکې چې نو هغه بوسرور راځي نو په سبانی نه بل درس کې بچي نو هغه بیا راشي ان شاء الله چې الله پاک دا هغه درس هغه سکړو د امتحان چې نو هغه کامیاب او کامرانی پکړو او الله رب العزت ولا بیا ټول بچی چې نو هغه یو ځای واپس ورکړل الله دې موږ ته صحیح په نصیب کړي نو بیا چې کله یوسف علیه السلام رور بنیامین آلت مصر کې پاتې شولو دی د مصر نه روان شول او کور ته راغلل نو چې کور ته کله راغلل پارته چې نو یعقوب علیه السلام ته ټول داستان ټوله قصه چې نو هغه واوروله او دا خپل تصدیق د پاره او سره دا خبره هم وکړه چې کومه قافله روانه ده دا غوي زموږ سره رااله دا غوي نه تاسو تاسو کولای شئ نو حضرت یعقوب علیه السلام فرمایل قال بل سولت لكم انفسكم امرا بلکې دا چې نو خسته کړي د تاسو نفسونو امر یو کار نو دوه معنی چې نو هغه کېدلی شي یادار چې یعقوب علیه السلام چې د دنیا د معمولی چې نو هغه غلې د پاره چې یو بار غلبه سیوا شي نو تاسو بنیامین بوتلو جو دا مو د جوړه کوله نو چې تاسو نو هغه د جوړول جو د غوښ ولنو او دویم دا چې حالت یعقوب علیه السلام ته پته چې بنیامین زما زوی دی او پیغمبر زوی چې نو هغه د سینې کې د دور چې نو هغه غلای چې نو هغه نشي کوله ګناي کبیره کې ځکه ما تربیت چې نو هغه دا کړه داغه دا کار نشي کوله نو تاسو ته چې دا کومه قصه او خبره مخې ته خودلې شوې ده تاسو چې څه لیدلې چې داغه د سامان نه نو هغه سو شولو پیمانه را اوتل او د غلا نوم ول ورکړې شو نو دا تاسو نفسونو دا خبر چې نو هغه خیسته ښکاره کړي د حالن کې حقیقت کې بنیامین چې نو هغه غلا نه ده کړي فصبر جمیل پس زب صبر چې نو هغه کوم خیسته خطر قصر چې نو هغه به صبر کوم صبر جمیل څه ته ویل کېږي نو د نمخ کې مونږ ویلو صبر جمیل هغه ته ویل کېږي چې په دغه کې د الله نه ما سوا چې نو هغه بل اچا ته هم فریاد ونه کړی شي ځکه حدیث مبارکه کې نو هغه راځي چې کم سړی چې نو هغه من بس فلم يصبر چا چې نو هغه خپل فریاد خلق توکړو چغه چغار قصې او باسلې او بیا دی وای زما صبر دی نو دې ته صبر نه ویل کېږي
یا حدیث مبارکه کې چې نو هغه راځي ابو داود جلد ثانی چې نو هغه روایت دی چې مصیبت صبر دا هغه چې نو عند صدمه الاولى چې څنګه سړی ته مصیبت او تکلیف ورسی او د پاغه صبر وکي انا لله و انا الیه راجعون وای نو دته په دغه صبر باندې اجر میلاويږي دانه چې اول چې چغار وباسي او چې سنې هغه کې او بیا ورستو وای جناب زما د الله په فیصله صبر دی دغه صبر باندې دته اس اجر او ثواب چې نو هغه هم نه میلاويږي صبر هغه دی چې کله انسان ته صدمه او تکلیف ورسی او د پاغه کې ډایرکټ نو هغه د دعا وکي او الله رب العزت وای چې الله ستا په قضا باندې زما رضا ده ته چې څنګه په کم شی باندې خوشاله او راضي کیږي زه بس پاغه خوشاله او راضي یم اصل الله ایاتینی بهم جميعا انه هو العلیم الحکیم نزدې چې الله رب العزت به دا ټول مال چې نو هغه راولي یقینا هغه الله تعالی چې نو علم والا او حکمت والا دی وزل دی یعقوب علیه السلام څنګه امید پیدا شولو او دا غوي چې امید دی چې الله پاک به دا ټول چې نو هغه مال راولي نو حضرت یعقوب علیه السلام ته چې نو هغه خوب یاد شو چې یوسف علیه السلام کم خوب لیدلو چې پلار ماته نو هغه خوب لیدل دی مخکې شروط و صورت کې نو هغه راغلو او زوینم چې نو هغه زمات نو هغه یو ستوري یو ستومای او یو نور چې نو هغه سیده کوي نو یوسف یعقوب علیه السلام داغه په تعبیر باندې پوه چې دا خو تعبیر د دې وتل او دا کار به د قشانت کېږي نو هغه خلاص شوی نه دی او وس یوسف هم نشته بنیامین چې نو هغه پسیم لاړو او یهودا چې نو هغه هم مصر کې پاتې شوی دی نو کې دې شي چې الله رب العزت چې نو هغه زمونږ هغه خوب چې یوسف علیه السلام لیدلو داغه تعبیر چې نو هغه د وتل وخت نو ځکه یعقوب علیه السلام فرمایل اصل الله ایاتینی بهم جميعا نزدې چې الله پاک دا ټول مال چې نو هغه راول او حاضر کی انه هو العلیم الحکیم بشک هغه الله چې نو هغه په علم والا حکیم او د حکمت خاوند دی وتولى عنهم وقال يا اسف على يوسف وتولى عنهم او دین مخ واړولو د چې کله دغه خبره او د قصر سره ټوله وکړه نو یوسف علیه السلام باندې نو هغه یعقوب علیه السلام مخکې هم پریشانو نو دغه پریشانی نور هم سیوا شو نو دین مخ واړو اعراض وکړلو ابي یا چینو اسف هاي افسوس علی یوسف یوسف علیه السلام باندې اوس دلته نو هغه یوسف علیه السلام باندې نو هغه افسوس وکم نو هغه باندې دومره غمجن او خپم نو دا دنیا قانون دی چې کله انسان ته یو صدمه مخکې نه رسیدلی بیا څو وخت بعد دغه صدمه چې نو هغه د انسان کم شي او ختم شي نو چې کله بیا نوی چې نو هغه صدمه او تکلیف پیدا شي نو انسان ته غزړه صدمه سره مراد شي او دویم چې نو هغه د اکثر که خیال مکړی او خیاران چې نو هغه مشران دا خبره ټول چې نو هغه کوي کله چا زوی مړ شي رور مړ شي پلار مړ شي هر څه چې نو هغه نږدې رشتي والا مړ شي دنیا نه لاړ شي نو دغه انسان سورز خپي خو چې وکال نیم دی وشي نو هغه غم تیر شي خو که چا ژوند دی چې نو هغه ماشوم ورک شي ماشوم ورک شي اغوا برای تاوان چې نو هغه وشي نو د نو هغه د مرګ پورې دغه صدمه چې نو هغه نه ختميږي هر وخت چې نو هغه دغه صدمه چې نو هغه دم په دم باندې چې نو هغه تازه کیږي نو چې کله دغه صدمه دم په دم باندې تازه کیږي نو ځکه چې نو یعقوب علیه السلام دغه صدمه نور هم چې نو هغه تازه شول نو یا اسف جنو یا اسف علی یوسف وابيضت عیناه من الحزن فهو کظیم او زما سترګې چې نو هغه باندې سپینې شوی دي او د نو هغه ډک کو د نو هغه د خفګان نه کظیم ویل کېږي هغه خفګان ته چې سړی د هغه خفګان اظهار هم نشي کولای او د نظرې چې نو هغه انتها درجه چې نو هغه خپوي نو دې ته ویل کېږي کظیمو مونږ چې ورته وایو حیران او دلګیر ولو یعنی ډیر زیات چې نو هغه خپولو وزنو هغه وبيضت عیناه من الحزن نو یوسف یعقوب علیه السلام بچنه نو هغه یوسف علیه السلام پس ډیر زیات جړل او نو ډیر زیات جړل د وجنه اوخ کې بار بار وزي نو چې کله اوخ کې سترګو نه بار بار زي نو د سره د سترګو چې نو هغه نظر کمیږي سترګې چې نو هغه د شي نو تفاسیر کې لیکلي چې شپک کال شی ول چې یعقوب علیه السلام چې نو هغه بیا سوالو سترګو نظر کار پرې خو ځکه د یعقوب علیه السلام او د یوسف علیه السلام په جدای کې یو چې نو یو قول چې نو هغه دار چې اتیا کال شي یو کې او یا لیکلي او یو کې سلويخ لیکلي نو دا سلويخ کالو دا خو یقیني دی نو سلويخ کال چې نو هغه یقین نو هغه خفګان او داولو نو داغه د وجه نه نظر بالکل ختم شو یا بعض تفاسیر لیکلي دي چې نظر بالکل نو تل خو انتها درجه چې نو هغه کم شوی ولو
وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. اوس دلته چې نو هغه یو سوال واردېږي چې یعقوب علیه السلام خدای الله پیغمبر او اولاد پاره کې الله جل جلاله فرمای انما اولادکم انما اموالکم واولادکم فتنه، چې تاسو مالونه او تاسو اولاد دا خو ازمیخ دی او دا خو د دنیا چې نو هغه اسباب دی، دنیا چې نو زیب زینت دی. نو یعقوب علیه السلام د الله پیغمبر او نو بیا دا څنګه دومره پریشان او پاغه پسی. نو دا غي جواب دا دی چې دا په هغه وخت کې نو هغه د دنیا چې نو هغه ازمیخ او صرف دنیاوی چې کله د دې سره مقصود چې نو هغه دنیا تړلې شي. او د یوسف علیه السلام چې نو هغه صرف دنیا نه و، هغه خدای هغه نو هغه یعقوب علیه السلام دغه خوب نه معلوم کړو. الله رب العزت چې نو هغه وته خودلو چې یعقوب علیه السلام ته چې یوسف علیه السلام به د خپل وخت پیغمبر هم وي. نو داغه د دین په وجه باندې چې نو هغه پریشانو، داغه د پیغمبري او د منصب هغه په وجه باندې چې نو هغه پسې دومره پریشان او خپولو او کم کار چې دنیاوي خو چې په هغه مقصود چې نو هغه دین وینو دغه بیا دنیا نه ګرځي، دغه دنیا چې نو هغه د انسان د پاره دین ګرځي. نو د دې وجه نه یعقوب علیه السلام چې نو هغه پسې پریشانو. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف. نو دا غي ته جن هغه کور کې بچي ویلو چې نو هغه وسو کډ وسو زامنو تالله تفتأ، دا تفتأ اصل کې لا تفتأ په الله قسم تاسو چې نو همیشه دسی، یعنی په مخه د یوسف علی السلام تذکره دومره مکوي، هر وخت چې نو هغه دغه په غم باندې مجاړي حتی تكون حرزا او تكون من الهالكين. تاسو مچنه نو هغه شی چې نو هغه اوبه حرز چې نو هغه په بیماری راځي، خو حرز اصل کې ویل کېږي د مالګې د پاسه چې کله اوبه واچول شي او د مالګې ولې کېږي، نو دې ته ویل کېږي چې نو هغه حرزو، دغه ته ویل کېږي حرزو. نو دې چې نو هغه ورته حتی تكون حرزا تر دې چې نو هغه وجود به ټول او بشي ختم شي، یعنی انتها درجه چې نو کمزورې بشي، بیمار بشي او تكون من الهالكين، او یا بچ نو هغه ته د هلاک کېدونکو نشي، یعنی دنیا نه بلاړ شي وفات بشي. نو دومره داغوي پسې ولې پریشانې دوره پریشانی چې نو هغه مکوي. قال نو یعقوب علیه السلام انما اشکو بس وحزن الى الله، ما خو تاسو ته سند ویلي زو خپل پریاد چې نو هغه الله تکوم، خپل خفغان اظهار چې نو هغه زو الله تکوم. اوس دې ځکه چې نو هغه حضرات چې نو هغه یو مسله چېړلې ده چې آیا انسان د خپل تکلیف ذکر چې نو الله پاک ته کولای شي؟ د باندې چې نو هغه مصیبت او تکلیف راشو، نو دا مصیبت او تکلیف چې نو هغه الله ته مخ چې نو هغه یادول شي چې الله ما باندې دا مصیبت دی، دا تکلیف دی. نو دې کې دوه ډلې دي، یو ډله چې نو هغه حضرات فرمایي وای چې نه دی به خپل پریاد الله پاک ته نه کوي، ځکه الله جل جلاله په د باندې چې نو هغه قادر ذات دی، الله پاک نه دی پناه نه دی. نو چې کله د الله پاک نه پناه نه دی، الله رب العزت ارحم الراحمین دی، نو دی به الله پاک په جراويست دی به صرف قضا بالرضا چې نو هغه کوي، رضا بالقضاء بصرف کوي، د الله په فیصله باندې برازي، الله ته بچنه نو هغه سکه فریاد او خپل چې نو هغه نه کوي. دویم ډله د جمهور علما چې نو هغه فقها او داده هغه چې انسان خپل فریاد الله پاک ته کولای شي. دی ورته یا الله مچ نو مالی فقر کې جسمانی چې نو هغه اولاد په اعتبار سره سوره چې هم په انسان باندې تکالیف وي، سوره هم د په مصائب کې چې نو هغه ګيري، نو د خپل فریاد خپل زاری خپل عجز چې نو هغه الله پاک ته کولای شي. او دلیل چې نو هغه داري قال انما اشکو بس وحزن الى الله، زه نو هغه خپل چې نو هغه خفغان خپل چې نو هغه غم داغه الله ته چې نو هغه بیانوم، الله ته چې نو هغه ذکر کوم چې الله زما چې نو هغه دا مصائب دی راته، زما دا مصائب چې نو هغه تو حل کې. نو الله رب العزت د طرف نه حدیث کې نو هغه هم راځي، الله رب العزت د طرف نه هر شپه چې نو هغه اعلان کېږي، الله جل جلاله ما یلیق بشانه، د خپل شان مطابق چې نو هغه په اخرنۍ شپه کې دنیوي اسمان ته راځي، او بیا د الله د طرف نه اعلان چې نو هغه کېږي هل من مستغفر فاغفره، څوک بخنه غوښتن کې شته چې زو ته بخنه وکم، څوک چې نو بیمار شته چې زو له شفا ورکم، څوک چې نو قرضدار شته چې زو قرض ختم کم، څوک فقیر شته چې زو فقر چې نو هغه ختم کم، څوک وګشته چې زو موړ کم. نو دا اعلانات چې نو هغه د الله تر طرف نه کیږي. نو معلومه ده شو چې انسان خپل شکایت خپل چې نو هغه حالت د الله ته نو هغه فریاد کولای شي، خدا نه چې د الله نه بګیلا او شکوه چې نو هغه بنه کوي چې الله الیاذ بالله بزد لیدل
راغلم نو ما باندې چې نو هغه سم مصیب او تکالیف او خبرې دي چې ټول ما ته چې نو هغه سلم شي د څه چې نو هغه نشي کولی بعض وخت کې دغه باعث کفر چې نو هغه ګرځي وعلم من الله ما لا تعلمون او زه پوهېږم د الله تر طرف نه په هغه څه چې تاسو نه پوهېږئ نو یو مخکې ما تاسو ته هغه خوب ولو او دویم دا چې یعقوب علیه السلام ته چې نو هغه په طور د وحي الهام چې نو هغه ویلی شی ول چې ستا دا زامن امتحان ستا تکمیل ته رسېدونکی دی ستا دا بچي به الله جل جلاله وسټول تعالی چې نو هغه واپس درکړي کله چې الله جل جلاله یو کار کول وغواړي نو الله رب العزت بیا د هغې سره د هغې اسباب چې نو هغه هم پیدا کړي د هغې اسباب بیا الله پاک چې نو هغه پیدا کوي او مهیا کوي نو وسم الله جل جلاله ته چې کله د یعقوب علیه السلام چې نو هغه امتحان پای تکمیل ته ورسېدلو نو الله جل جلاله د یعقوب علیه السلام په زړه کې چې نو هغه اوس دغه تمنا او د هغې چې نو هغه اسباب پیدا کړلو چې یوسف علیه السلام شاید چې نو هغه دې طرف ته میلاو شي نو په درېیم ځل باندې د یوسف علیه السلام وروڼو چې نو هغه بیا د مصر رخ وکړلو او یعقوب علیه السلام ورته وویل تاسو چې نو مصر طرف ته لاړ شئ چې هلته د بنیامین او د یهودا کېدل یقیني دی او شاید تاسو ته هلته یوسف علیه السلام هم څه درک چې دی نو هغه میلاو شي نو تاسو لاړ شئ یا بني یذهبوا فتحسسوا ای زما بچو تاسو لاړ شئ او د هغه چې دی نو لټون وکئ تحسس په ح سره دال هم لټون ته ویلی کېږي او تجسس په جیم سره دا هم چې نو هغه لټون ته ویلی کېږي جاسوسۍ ته معلوماتو ته خفیه معلوماتو خفیه طریقې باندې معلوماتو کول ته البته تفسیر خازن کې لیکلي وی فرق پکې صرف دومره قدرې دی چې په ح سره مونږ چې ورته هی وایو په هی سره ویلی کېږي دا ښه جاسوسۍ ښه خفیه چې نو هغه لټون کې ته چې د خیر دپاره کوي او په جیم سره چې نو هغه ویلی کېږي بد او د شر دپاره چې نو د په خفیه طریقې د چا لټون چې نو کول نو د هغې ته تسوی تجسس په جیم سره چې شي نو هغه بیا دقت ویلی کېږي دې ځای کې معرف القرآن چې نو هغه په تفسیر د مظهري او تفسیر قرطبي سره ذخیرة الجنان چې نو هغه په خپله ذکر کړي معرف چې بیا د هغوی په حواله سره چې نو هغه یو واقع ذکر کړله خو هغه چې نو هغې د هغه په عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه سره په لیکلي ده او تفسیر خازن چې نو هغه د عبدالله بن یزید چې نو هغه په حواله سره لیکلي ده نو دی وی چې نو هغه کله یعقوب علیه السلام دا بچی رخصتول نو دغه وخت کې ورله یعقوب علیه السلام یو خط هم ورکړو نو په هغه خط چې نو هغې د عزیز مصر د مصر د بادشاه په نوم باندې ولیکلو بسم الله الرحمن الرحیم خط مضمون چې نو هغې دقو السلام علیکم زه چې نو هغه یعقوب بن نو هغه ذبیح الله بن ابراهیم خلیل الله چې نو هغه خبره کوم زه چې نو هغه یعقوب یم زما چې نو د پلار نوم اسحاق دی او د هغه د پلار نوم خلیل الله دی مونږ د انبیا علیهم السلام چې نو هغه یو او مونږ پاکیزه کورنۍ یو زه چې نو هغه دا خط تا لیکم چې په مونږ باندې د وخت نه زمونږ په پلار نکاح په ټولو باندې چې نو هغه مصیب راغلی زما په نکاح ابراهیم علیه السلام باندې چې نو هغه د امتحان راغلی چې د هغه ته په د هغه لاس او خپې دواړه چې نو هغه وتړلی شول او نار نمرود ته د نمرود اور تار تاو کړی شولو زما په پلار باندې چې نو اسحاق د هغه نو هغه ذبیح الله چې نو هغه جوړ کړی شو د هغه په سټ باندې چې نو مرۍ باندې چړه ښودلی شوی او د هغه حلال کړی شو حالانکې د اسماعیل علیه السلام هغه ځان له جدا تفصیلي خبر ده خو د مضمون کې د هغه دقه شانتې لیکلي او بس په ما باندې چې نو هغه دا چې نو هغه مصیبت او تکلیف امتحان راغلی چې زما یو ورکوټ زویو زما ډېر زیات چې نو هغه محبوب او خوښ ولو یوسف د هغه نوم ولو او دې چې نو هغه د نورو وروڼو سره صحرا ته لاړلو هلته د هغه چې نو د هغوی نه په صحرا کې ورک شولو نو بیا زما یو بل زوی و کشره بنیامین د هغه نه نوم ولو ما به د یوسف مینه په بنیامین ماتوله د هغه باندې به ما تسلي حاصلوله اوس هغه بنیامین درغلی دی او ستاسو په علاقه کې ستاسو په ځای کې د هغه باندې د غلا چې نو هغه تور لګېدلی شي مونږ انبیا علیهم السلام او زمونږ اولاد چې نو هغه غلا نه کوو زمونږ دا چې نو هغه پیشه د سره ده نه
نو زه تا ته چې نو هغه دقه خواست کوم چې زما بچی چې نو هغه را پرېږده او که چېرته زما زوی دې را پرې نه ښودو نو داسې بددعا به درته وکړم چې د اوو نسلو پورې به یاد ساتې چې نو اوو نسلو پورې به چې نو هغه تباه شي. نو چې کله یوسف علیه السلام ته بیا ورته ولیکل والسلام نو چې نو یوسف علیه السلام ته چې دوی روړه لاړل او دوی ته چې نو هغه بیا د یعقوب علیه السلام فتحسسوا من یوسف و اخیه تاسو چې لاړ شئ غله راوړئ نو د غلې د راوړلو سره چې نو د هغوی تفتیش به د یوسف علیه السلام هم او د هغه د ورور بنیامین چې نو هغه به هم وکئ. ولا تیأسوا من روح الله او د الله رب العزت چې نو هغه د امید نه د رحمت نه چې نو هغه منا امیده کېږئ. انه لا ییأس من روح الله د الله رب العزت د رحمت نه چې نو هغه خلک نا امیده کېږي چې کم کافر وي. ځکه کم سړی چې مسلمان وي ایمان راوړی نو مسلمان او صاحب ایمانو د الله رب العزت چې نو هغه د رحمت نه هر وخت امیدوار وي چې الله رب العزت رحیم او کریم ذات دی. الله پاک بخپل بنده باندې رحم کوي. او کم سړی چې نو هغه د سوي دا کافر وي نو کافر دی د الله رب العزت دی نو هغه رحم نه د سره چې نو هغه نه امیدوار وي او نه چې نو هغه دی د هغه د رحم چې نو هغه قایل کېږي. نو تاسو نا امیده کېږئ ما الله مهربانه بادشاه دی. دیجیے کہ تفسیر خازن کی جہاں آغا و ذخیرۃ الجنان کی جہاں آغا تفسیر ذخیرۃ الجنان کی جہاں آغا لیگلی دی هغوی وچنه نو یعقوب علیه السلام چې نو هغه یو خوب ولیدلو او کله چې یعقوب علیه السلام خوب ولیدو نو دی په دې خوب کې ویني چې یو مجلس لګېدلی دی او په هغې مجلس کې د یعقوب علیه السلام ټول زامن دی او په هغې کې چې نو هغه یوسف علیه السلام هم دی بنیامین هم دی او یهودا او روبیل پکې هم دی. نو چې کله دغه خوب یعقوب علیه السلام ویل نو یعقوب علیه السلام چې دا هغه وخت دی چې الله رب العزت به دا ټول چې نو هغه مال راولي. نو ځکه دوی ته تاسو لاړ شئ او تاسو نا امیده کېږئ ما فلما دخلوا علیه قالوا یا ایها العزیز نو بیا چې دوی لاړل نو د یوسف علیه السلام خپل تعارف بیا دوی ته وکړو خپل ځان چې ښولو نو د خپل تعارف او د خپل ځان د ښودلو چې نو هغه یوسف علیه السلام دا دوه وجې شولې. نو کله چې دوی رالل نو دوی وی چې موږ به د ټولو نه مخکې لاول غله راوالو نو چې کله موږ غله را اخلو نو په دې کې به موږ خپل جړا او فریاد ضارب وکړو په دې چل به موږ یوسف علیه السلام چې نو هغه عزیز مصر بادشاهی مصر ته به نږدې ورسو. نو چې کله راشو موږ به داسې چې نو هغه د کمزورۍ خبرې وکړو چې په هغې سره به عزیز مصر زموږ طرف ته مایله شي. نو چې کله مایله شي غلبه دې والو او د هغې نه وروسته به ورسره بیا چې نو هغه د بنیامین په باره کې خبره هم وکړو. نو دوی چې څنګه آلتې لاړل دخلوا علیه قالوا یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر ای چې نو عزیز مصر موږ ته چې نو زموږ اهل ته ډېر لوی تکلیف چې نو هغه د قاصالۍ په وجه را رسېدلی دی. وجئنا ببضاعة مزجاة موږ راتله کړې په پونجۍ مال چې نو هغه سرمایه مزجات معمولي سره بعضې چې نو هغه لیکلي چې مزجات ویلی کېږي چې نو الدراهم الضیوفه هغې درهمونو ته ویلی کېږي چې هغه کوټۍ په بازار کې د هغه چلیږي نه. نو موږ سره داسې پیسې دي. بعضې وایي چې نه نو هغه دوی وړی او غوړي راوړي ول. بعضې وایي چې نه دوی د کور چې نه نو هغه څه داسې لږ ډېر سامان چې نو هغه راغستی او د هغې راوړي ولو. بعضې وایي دوی چې کم سامان راوړو نو هغه په مثل د کباړو لکه څنګه چې خلک کباړ کې خلک څه شی خرڅوي او په هغې قیمتي نه وي نو وایي داسې راوړو مزجات ولو یعنې هغه شي چې د هغې قیمت نه ولو لنډه دقه. نو وایي موږ چې نو هغه دا راوړی نه خو فاوفي لنا الکیل وتصدق علینا تو موږ باندې چې نو هغه موږ له پوره پوره غله راکا وتصدق علینا او په موږ باندې چې نو هغه صدقه وکړه په موږ باندې رحم احسان وکړه. ځکه صدقه دا هغې مال ته چې نو هغه ویلی کېږي چې کم څوک انسان چاله چې نو هغه بلا چې نو هغه استحقاق ورکړي د ده سره د هغه څه حق واجب دا نه او دی د خپل طرف نه چې نو هغه دله څه ورکړي نو دې ته ویلی کېږي صدقه بلا استحقاق چې نو هغه کم ورکړی شي. ان الله یجزي المتصدقین الله چې نو هغه بدله ورکوي چې نو هغه ته صدقه کوونکي لره احسان کوونکي لره. نو الله رب العزت وایي تلک الایام نداولها بین الناس الله هغه ذات دی چې د خلکو مابینځ کې چې نو هغه دا وختونه اړی راړی. الله وایي چېرته په خپل مال غره نه شي چرته په خپل حسن غره نشي چرته په خپل چې نو ځوانۍ غره نشي چرته په خپل قوت او طاقت چې نو هغه غره نشي. دا شیزونه چې نو هغه دنیا دی او دنیا چې نو فانی ده دا شیزونه ټول پانی دي.
ځکه قوي ذات محکم ذات باقی او دائمی ذات صرف د یو الله دی، د الله نه ما سوا چې نو هغه نشتی. یو هغه وخت ولو مخکې مونږ ویلو چې کله یوسف علیه السلام دی د کور نه دقه شان په دوکه روان کو، لاره باندې بیا یې وهل ورسره کول، بیا چې نو کوی ته ارتا وهلو کمیس دی وباسلو. نو یوسف علیه السلام دی یو ورور ته چې نو هغه مخ کړلو او هر یو ته وی چې ایرو رتا سو ما چې نو ولې دسی کوي او کما کوي نو مال خدا سزا را کوي. نو زمونږ بوډا پلار دی د الله پیغمبر دی، تاسو بچلار شه داغه ته به کم مخی دی داغه یوې خبرې خیال ونه ساتل او یوسف علیه السلام کوی تارتا کړو او بیا وسره خندل وستا غ لستوري او ستا چې نو هغه سپمې او نور دی راشي وس د تا خلاص کی کنه. نن اقا یوسف علیه السلام دی هغه خلق دی نن ورته راغلی جړه او پریاد ورته کوي د خپل غلی چې نو هغه ورته محتاج دی، وس د خپل غلا او چې ډوړی چې نو هغه دی غواړي او د هغې د پر ورته جړه او پریاد کوي او د یوسف علیه السلام نه چې نو هغه صدقې او خیرات چې نو هغه غواړي. نو ځکه الله وی دا ګوره په دې شنو چرته ناز ونه کوي، تلک الایام نداولها بین الناس. اوس دی به څه کوي نو کم رور له چې الله قوت او طاقت ورکړی، کم پلار له کم زوی له کم ترز وی له کم ماماز وی له هر هغه سړی چې الله پاک پکې دا خاصیت ښودلی نو ګورې دی به د دقې کې بیا هم د الله نه یریږي د هغې احساس به کوي. نو چې کله دوی یوسف علیه السلام ته خپل دغه حالت ظاهر کړلو، دومره جړه او فریاد چې دی نو هغه خپله بېبسي بیان کړله. نو یوسف علیه السلام یو دا او یو دا کم د خط مضمون چې ما وې دا خط یې ول ورکو. نو چې کله دا دواړه یوسف علیه السلام وکتل بیا د یوسف علیه السلام زړه نور چې نو هغه صبر ونه کړلو او خپل تعارف چې نو هغه یې ورسره وکړو. نو یوسف علیه السلام هل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخیه، ای تاسو ته پته شته چې تاسو د یوسف علیه السلام او د هغه د ورور بنیامین سره څه کړي اذ انتم جاهلون، کله چې تاسو ناپوه وئ. وګوره څنګه بهترینه جمله چې نو هغه راوړه، کله چې تاسو ناپوه وئ. داسې ورته نه وي چې کله ستاسو شان او شوکت ولو، کله ستاسو قوت ولو، تاسو په خپل شان او شوکت د قوت په نشه کې چې وئ نو تاسو څنګه چل کړو. وی اذ انتم جاهلون، کله چې تاسو ناپوه وئ نو تاسو څنګه چل کړو. بیا دغه سره مزید مخکې قصه چې نو هغه راځي نو بیا د هغه نه نور صبر ونه کړی شو، خپل تعارف چې نو هغه یې وکړو، ځان یې ورته ښکاره کړلو. نو وی هل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخیه اذ انتم جاهلون. نو دی چې نو هغه دقه وکړلو. تفاسیرو کې لیکلي چې یوسف علیه السلام د خپل مخ مبارک نه شاهي چې کم تاج و هغه یې اوچت کړلو. نو دوی نور هم وپېژندو او یو کې نو هغه دا راځي چې یوسف علیه السلام وخندل. نو چې کله یوسف علیه السلام وخندل نو د هغه د غاښونو نه مبارک داسې چې نو هغه پړقارې راتلو لکه څنګه چې ملغررې پړقېږي. نو دوی وپېژندو چې دا صفت خو د یوسف ولو. نو ځکه دوی چې نو هغه لږ نورې هم چې نو هغه ګمان سیوا شو. قالو ائنک لانت یوسف، موږ ته داسې ښکاري چې هم تو زمونږ هغه رور یوسف علیه السلام یې. نو یوسف علیه السلام ورته قال انا یوسف وهذا اخي قد من الله علينا. نو یوسف علیه السلام ورته وی او زه چې نو هغه یوسف یم او دا زما رور بنیامین دی. وس یوسف علیه السلام د خپل وضاحت د پاره د خپل رور تذکره کو د زما رور بنیامین دی. نو ایدای د دیو جن ویلو چې آلته یوسف علیه السلام دوی ته جنو هغه نور هم یقین خاشي چې دا یوسف علیه السلام دی. ځکه دوی دوه رونه ولو، یو یوسف او دویم بنیامین او دا نور رونه چې نو هغه الله تی رونه ول د غلس ولو. نو ځکه وی وهذا اخي قد من الله علينا، الله جل جلاله چې نو هغه په موږ باندې احسان کړی نه. اوس الله رب العزت احسان سو کړلو، تفاسیر کې مختلف لیکلي. الله رب العزت مامن احسان وکړو د کوی نه را او با سلام او دې زی تیرا ورسولم. الله را باندې چې نو هغه احسان وکړلو د جیل نه راو باسم بادشاہت راته میلاو کوم. نو دا ټول د الله پاک انعامات او احسانات دي. زما ورور چې نو هغه تاسو زمانه جدا کړه او زی چې نو هغه داغه نه جدا کړم، الله پاک مونږ ځوان چې نو هغه یوځې کو. تاسو چې نو هغه زو خرڅ کړم به حیثیت غلام، الله رب العزت زما چې نو غلامی ختم کړه، بادشاہت راکړو. قد من الله، الله چې نو هغه انعام او احسان کړي. نو دې کې نو هغه دا پته هم ولګیږي یوسف علیه السلام د دغه خبرو تذکره ونه کړله
ډایرک د الله انعام او احسان ذکر کوم نو وای دا هم د نعمت ناشکری ده چې یو سړی له الله جل جلاله نعمت ورکي لاول په مصائب او تکالیف تیر شي او هغه مصائب او تکالیف نه ورستو بیا الله جل جلاله چا باندې انعام او احسان وکي او دی وس خپل دغه انعام او احسان نه یاد او مخکینی تکالیف خپل یادای دا وخرابان تیر شو دیس وخرابان تیر شو دا چل مکړو نو دا د موجوده نعمت ناشکری ده دا د موجوده نعمت ناشکری ده ځکه یوسف علیه السلام د هغه خبرو اس تذکره ونه کړه کوی تار تاو شی مدس شی وداول د ډېر ټولو کې د یوې خبرې تذکره ونه کړه او ډایرک یو قد من الله علینا احسان کړی دی الله تعالی په مونږ باندې نو ما قبل چې بیا کم تکالیف تیر شوي داغه به بیا ورسته نه یادي بل فی الحال چې د باندې د الله رب العزت کن انعام او احسان دی نو دغه انعام او احسان به تذکره کوي انه من یتقی و یصبر خو بیا یوسف علیه السلام چې نو هغه یو دوه جملې وکړي یو دوه عمل یې وښودل وی ګورې دا یاد ساتئ الله انعام احسان پچا کوي نو یو په هغه انسان چې څوک د الله نه یریږي پرهیزګاری چې نو هغه اختیار کی تقوا چې نو هغه اختیار کی زکات تقوا چې نو هغه د تمام د کارونو چې نو هغه جړل ده نو یو چې نو هغه انسان کې تقوا وي ويصبر او دویم دا چې انسان کې صبر وي د چې نو هغه په مصائب او تکالیف راشي نو د په مصائب او تکالیف باندې صبر وکړي نو حدیث کې راځي ترمذی جلد ثانی چې نو هغه روایت دی یو صحابي چې نو حضور علیه السلام خواته چې نو هغه ناصر د صبر دعای وکړه اللهم اجعلنی صابرا اے اللہ ما صبر کون کے جوڑ کے نبی علیہ السلام ورته فرمایل سألت الله البلاء تا خدا الله پاک نه مصائب چې نو هغه اوختل ځکه صبر چې نو هغه په مصیبت باندې کېږي نو چې صبر په مصیبت کېږي داسې به نه وي چې الله ما صابره جوړ کړي ځکه دا خو ته مصایب غواړې چې مصایب راشي ها خو داسې به هم نه کړي چې کله مصیبت او تکلیف رالو نو بیا به دغه مصیبت او تکلیف باندې صبر کوي لاول نه به د صبر نه غواړي لاول نه به د صبر دعا نه کوي ځکه صبر چې نو هغه په مصایب باندې راځي نو ته چې صبر غواړې د اول نه چې لا مصیبت د باندې نه راغلی او صبر غواړې نو دا ته د الله پاک نه مصایب چې نو هغه طلب کوي او چې کله مصایب رالل نو بیا حکم دا دی چې مصایب او تکالیف راتلل نه ورسته بیا به صبر کوي د الله نه ما سوا چې نو هغه به بل چاته بیا مخلوق ته جړه او فریاد نه کوي نو موږ لاول نه دغه کو نو هغه خلاف سنت او خلاف شریعت کو او بیا چې کله مصیبت او تکلیف راشي جو بیا د هغه صبر کول نه شو بس هر چاته چې نو هغه بیا فریادونه مراغستی نو مې یتقی و یصبر نو څوک چې تقوا اختیار کوي او صبر وکي نو الله تعالی چې نو هغه ورکوي ځکه فإن الله لا يضيع اجر المحسنين الله رب العزت چې نو هغه د احسان کوونکې نیکی کوونکو نو هغه مزدوري اجر دا نه ضایع کوي قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين نو دوی بیا چې نو هغه وی په الله قسم الله چې نو هغه تعالی بهشکه په موږ باندې فضیلت درکړی دی او موږ چې نو هغه خطا کار یو موږ په خپل کار کې چې کم فیل کړی دی نو د غفل کې یقینا موږ چې نو هغه خطا کار یو موږ ته چې نو هغه معافي کوه یوسف علیه السلام سوي قال لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم یوسف علیه السلام نن ورځ په تاسو باندې هیڅ ملامتیا چې نو هغه نشتی اوس دې خپل خطا اقرار چې نو هغه وکړلو خپل ګناه چې نو هغه بخنه وغوښتله حدیث مبارکه کې هم راځي کل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون تمام بنی آدمان چې نو هغه خطا کار دی خطا د انسان نه کېږي خو بهتر انسان هغه دی چې کله دنه خطا وشي د خطا نه ورستو بیا دغه معافي وغواړي خطا کوي ګناه کوي غلطي کوي او په خطا او ګناه غلطي باندې ولاړي نو دا بیا بهترین انسان نه دی دا بیا په دې کې د جناور چې نو هغه صفت دی ځکه بیا الله وی اولئک کالانعام بل هم اضل خطا کېدل دا غلطه خبره نه ده د خطا باندې وردیدل ګناه کېدل چې نو هغه دا نه دی ګناه باندې اصرار کول چې نو هغه بیا د زناور کار دی د انسان کار نه دی مسلمان خو بالکل نه دی د انسانیت هم چې نو هغه دا کار نه دی نو ځکه دوی معافي طلب کړه او دا هم نه چې یو سړی غلطي وکړه لستانه بیا معافي طلب کوي نو بیا د انبیاء علیهم السلام سنت دادي چې کله یو سړی نه غلطي وشوله او هغه معافي غواړي نو بیا به ملامت کې نه بس چې معافي وغوښتله خبره ختم بیا ورته معافي کی
نو یوسف علیه السلام لا تسریب علیکم اليوم او دغه سنت د حضور هم ول فتح مکه په وخت کې چې نو هغه ټولو خلکو د چې نو هغه اعلان و نه کړلو تر دې پورې چې نو هغه عبد الله بن اسود د چې نو هغه یو سړی او دا ډیر بیا ورسره هغه بیا ایمان نه وړ صحابي چې نو اج جوړ شو حمار بن اسود نو حمار بن اسود د دومره زیاتې چې نو هغه کړو کله چې نو هغه فتح مکه چې نو هغه دغه وشو بدر وشو بدر کې بیا قیدیان شول د حضور علیه السلام زوم چې نو هغه ابو العاص بن ربیع دغه نو په قید کې رالو بیا دغه خلاص شول او د قصه نه خو بارن کله چې اتلو نو حضور وسره شرط دا ته کړو چې تو لاړ شي نو زما لور بجې نو زما ملاقات لرا پرې دې زینب رضی الله تعالی عنها نو دې چې کله لاړو نو دې را پرې خودله نو دا د ترولو دا ابو العباس رضی الله تعالی عنہ چې نو هغه ابو العاص رضی الله تعالی عنہ ترو نو دې را چې کله راتلنه نو دې وس په قافله کې زینب رضی الله تعالی عنها دا د بچی چې نو هغه بیمار هم ولا نو دې رالو چرته زی نو هغه ورته اعتراض چې نو هغه د قشان د پلار ملاقات لزمه نشیتلې وی ولې نشه ماته د خاون اجازت دی د خواخ راته دی د سخر راته دی ټول خکور زمونږ اجازت دی دوی چې زویم چې نشیتلې جو نشیتلې الیاذ بالله هغه وخت کې ایمان نو د رخپینه چې نو هغه ونیوله او د سورلین خطه چې نو هغه راته وکړه او بیا د هغه په وجه باندې د هغه حمل چې نو هغه ځای شو بیمار چې نو هغه د هغه نه ډیره شوله خو چې کله فتح مکه شوله حضور علیه السلام اعلان وکړو دوی زما بخنه چې نو کې دې شي ما د الله پیغمبر لور سره دومره زیاتې کړی نبی رسول الله او تم هم بخلی لا تسریبا نو دا بیا د انبیاء سنت دی نو لا تسریب علیکم اليوم اصل کې تسریب ویل کېږي غوښه نه چې نو هغه چربي جدا کول ته کله چې د غوښه نه چربي وازګه جدا شي او غوښه بالکل سالم او پاکه پاتې شي نو دغه ته ویل کېږي تسریب دا تسریب خپل لغوي معنی ده نو دغه ته ویل کېږي اوس چې نو تسریب نو څوک ملامت کوي عیب چې نو آپ لګي نو چې کله د ملامت کوي د عیب بالکل ظاهر کیږي نو ذکر ورته یوسف علیه السلام لا تسریب علیکم اليوم یغفر الله لكم او دا هغې سره ورته دعا وکړه الله دې ستاسو بخښنه وکړي وهو ارحم الراحمین هغه الله چې نو هغه ډېر رحم کوونکی دی او بیا ورته اذهبوا بقمیص هذا نو دوی ورته بیا قصه وکړله یعقوب علیه السلام ورته په خط کې هم لیکلي چې دغه پسې زما زوی دی دغه مې خوښ خو په پسې زما د سترګو بینایي تللی ده کم چې پرون مونږ دا خط مضمون نو بیا چې نو هغه یوسف علیه السلام ورته صحیح شو تاسو ویسئ زما خو دلته مجبوریانې دي دلته راته چې نو هغه قوم دی د رعیت خیال ساتل دی نو زه خو نشم تللی تاسو لاړ شئ او ټول پټوله چې نو هغه دلته راځي نو هغه ورته چې بابا خو نو هغه بسترګو بنا شوی دی یوسف علیه السلام خپل کمیس را واغستو زما دا کمیس ویسئ دا چې څنګه د هغه په سترګو باندې کېده یو روایت کې راځي چې جبریل امین رالو او هغه ورته چې دا هغه میراث کې چې نو هغه راتلو چې کم چې نو ابراهیم علیه السلام ورته اچولی شو الی راوړو بیا د هغه نه چې نو اسحاق علیه السلام ته میلاو شو بیا د اسحاق علیه السلام نه چې نو هغه یعقوب علیه السلام ته میلاو شو او بیا یعقوب علیه السلام په طور د تعویض نو هغه یوسف علیه السلام ته اچولو بیا دغه کمیس وسره کله چې بیا کوی ته ارتاو کو نو مونږ ویل هلته جبریل امین رالو راواغستو کولاوي کوم نو دوی سره دغه کمیس ایثار ولو نو چې کله دغه کمیس ایثار ولو هغه سره وو نو جبریل امین رالو وی په دې کمیس کې دا جنتی کمیس نه د کې د جنت خوشبوئی ده نو چې دا څنګه د یعقوب علیه السلام په مخ باندې ولګي نو داغه نظر به واپس راشي دا کمیس چې نو هغه ولګا نو یوسف علیه السلام خپل رونو ته اذهبوا بقمیص هذا تاسو ویسئ زما چې نو هغه دا کمیس فالقوه علی وجه ابي زما د پلار په مخ باندې چې نو هغه واچوي یاتی بصیره نو هغه نظر به واپس چې نو هغه بیا درس او برابر شي او دا هغه سره د یوسف علیه السلام معجزه هم واتونی باهلکم جميعا زه ټول آلته خو نشم درتلی خو تاسو ټول آلته نه هجرت وکړئ او دلته راشئ اقل چې کم مکې چې نو هغه مشرکانو او د مدینه یهودو سوال کړو چې بنی اسرائیل د دوی ځای چې نو هغه د یهودو دا خو کنعان ول دوی مصر ته څنګه راغلو نو دې ځکه وس پته ولګي چې مصر ته دوی په دې طریقې راغلو نو ځکه ورته بیا واتونی باهلکم جميعا بیا چې دې نه قافلت له آلته یعقوب علیه السلام باندې بیا د هغه خوشبو ولګي نه دا ټول به ان شاء الله بیا را روان درس کې نو هغه راځي نو دا کمیس چې کله راوړلو په دغه وخت کې نو هغه د یوسف علیه السلام مشرور یهودا نو دا هغه دا خبر وکړله چې ما د خپل پلار له چې نو هغه د غم کمیس ما وړو کله چې هغه مونږ په صحرا کې کوی تارتاو کو
او بیا مو هغه کمیس راواغست او په اینو مسخا کړلو نو هغه کمیس ما وړو زما د وجې نه زما پلار چې نو هغه خفه شو نو اوس دا د خوشحالۍ د زیرې دا کمیس دا به هم زه په خپله وړم. حضرات تفسیر کې لیکلي دی په دې کمیس کې چې نو هغه ډېر د دې کمیس کې چې نو هغه سو پیرې چې نو هغه عجایبات وشولو. یو دا چال تلاول پاول ځل ویوړلی شو وینې چې نو هغه پکې ویوړلی شوه ویرې باندې خلط مل شولو نو پای باندې خفګان واقع شو. دویم بیا د هغې نه وروستو چې کله د یوسف علیه السلام چې نو هغه زلیخې سره نو چې کله د زلیخې سره و د هغې چې نو هغه یوسف علیه السلام رانیولو نو کمیس ته لاس کو چې د یوسف علیه السلام کمیس وشلیدلو. اوس درېیم چې نو هغه دا دی چې د یوسف علیه السلام کمیس چې نو هغه وړلی کېږي نو چې اوس یې کله وړلو نو په دغې وړلو په صورت کې اوس پکې الله پاک چې نو هغه د سترګو نظر پیدا کو بینایي پرې راغله. نو یوسف علیه السلام د کمیس کې وایي ډېر شي چې نو عجایبات ولو. مانل ولما فصلت العیر نو کله چې د هغه قافله د خوراک روانه شوله فصلت معنی چې نو اصل کې جدا هونه نو کله چې دغه قافله د هغه ځای نه جدا شوه د مثل نه روانه شوله تفاسیرو کې نو هغه لیکلي دي یا د 3 ورځو فاصله باندې یا د 5 ورځو فاصله یا د 8 ورځو په فاصله باندې ولو. نو الله جل جلاله د سبا صلی ته حکم وکړو چې تو لاړه شه او د یوسف علیه السلام د کمیس دا خوشبویي د یعقوب علیه السلام ته ورسوه. نو دغه خوشبویي چې نو هغه سبا صلی دغه خوشبویي روانه کړل او یعقوب علیه السلام ته ویړه. نو یعقوب علیه السلام باندې چې کله دغه صلی د هغې د خوشبو د کمیس ولګوله نو یعقوب علیه السلام فرمایل انی لا اجد ریح یوسف لولا ان تفندون که چېرته تاسو ما ملامته کوئ نه او ما ته داسې نه وایه چې ستا په عقل کې فطور راغلی دی نو ما باندې د یوسف علیه السلام د کمیس چې نو هغه خوشبویي لګي. اوس دې ځای کې حضرات نو هغه لیکي دې کیسو خبرو پته ولګېده. اولنۍ خبره دا چې معجزه دا د الله جل جلاله چې نو هغه په اختیار سره کېږي د معجزې صادرېدل دا د پیغمبر په اختیار کې نه. کله چې الله وغواړي نو د خپل پیغمبر په لاس باندې خارق العدد شي نو هغه څه کې ظاهر کې دې ته ویل کېږي معجزه. خو پیغمبر په خپل تر باندې په خپله معجزه په خپل اختیار چې نو هغه نه ظاهرولی شي او نه په هغې باندې چې نو هڅه کولی شي. که نه دې نه مخکې یوسف علیه السلام بذات خودو د کنعان په کوی کې موجود ولو خو چې الله نه وه غوښتلې نو یعقوب علیه السلام ته خو محسوس کېدل غټه خبره خو هغې طرف ته ذهن هم نه تللو. خو چې اوس کله الله پاک وغوښتله نو اوس دومره لرې دی وجود نشته وجود سره لګېدلی کمیس چې نو د هغې خوشبویي پرې لګي نو دې ته ویلی کېږي معجزه. دویمه چې نو هغه چې دا معلومه شوله چې د غیب علم دا صرف او صرف د یو الله سره دی د پیغمبر سره د غیب علم نشته. د غیب د علم خاصیت دا د الله د ذات سره خاص دی د مخلوق کې د هیڅ چا سره چې نو هغه نشته. لکه څنګه چې دې ځای کې نو هغه دقه شولو چې دلته په کویو کې کنعان په کویو کې یوسف علیه السلام او نو یعقوب علیه السلام ته پته نه لګېدله او اوس دومره لرې نه چې نو هغه د میلونو په فاصله بعضې تفاصیل لیکلي تقریبا 200 میله چې نو هغه فاصله کې ولو 200 میله فاصله نه چې نو هغه پې خوشبو لګي او محسوسوي او پته ورته لګي چې یوسف ژوندی دی د هغه د وجود خوشبو چې نو هغه را روانه ده. نو دا د علم غیب دا د الله سره دی مخلوق سره علم غیب نشتی. که نه نو مخلوق ته خپله پته هم نه لګي. حضور علیه السلام یو پیره چې نو هغه د منځ کولو نو چې کله یې منځ کولو نو په هغه وخت کې دومره ډېر چې نو هغه د آبادیانې دا نه وي او د شګې چې نو هغه ځمکې بارانونه داسې بنول نو په اظهار کې چې کله په اظهار پاکې لاره کوڅه مازي په اظهار کې منځ کولی شي خو اوس نن سبا نه ګورئ نو په هغه وخت کې چې نو هغې کوله کول نو حضور علیه السلام په اظهار چې نو هغه په خپل مانځه کې یو دم په اظهار وباسل. نو چې کله د الله پیغمبر په اظهار وباسل نو صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین شاته چې نو د هغوی د حضور په اتباع کې هم په اظهار لرې کړل. کله چې نبی علیه السلام نو هغه مونځ وکړو نو ما احملکم علی هذا تاسو ته چې نو هغه چا ووی چې خپل په اظهار وباسئ
نو دا غوی د الله رسول مونږ زکه وباسلو چې تاسو نه نو باسل نو مونږ کې دې شي حکم راغلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې نامه جبرئیل علیہ السلام رالو او ماته ویلو چې ستا د خپې د جنو پیزار د لاندې ستاسو د پیزار د لاندې چې نو هغه ګندګي د خپل پیزار لري کوي نو چې الله نه غوښتلی نو پیغمبر ته د خپل د پیزار پته هم نه لګي خو چې کله الله وغواړي نو بیا چې نو هغه پیغمبر ته الله پاک چې نو هغه اوخی خو مونږ مخکې ویلو چې کله ورته الله اوخی نو دغه ته بیا غیب نه ویل کېږي دې ته انباء الغیب ویل کېږي نو ځکه الله چې نو هغه د نه فکړه او دی ویلم نو معلومه دا شو چې د غیب علم دا هم صرف د یو الله خاصه د الله نه ما سوا د بل چا نه نو دوی لولا ان تفندون که چرته تاسو ما چې نو هغه څه نه ګڼئ لیونی نه ګڼئ قمقل مو نه ګڼئ نو تفند دا اصل کې چې نو هغه د ویلی کېږي په کله چې د بوډاوالي د وجې نه په ذهن باندې ذهن کې کمزوري راشي نو دغې ته ویلی کېږي نو ځکه یعقوب علیه السلام لولا ان تفندون که چرته تاسو ما ملامته کوئ نه ځکه موږ د معنه وکړله د معنه ته ملامتیا چې نو هغه د باده به ترجمه ده نو که تاسو ما نه ملامته کوئ یعنې داسې نه وایه چې ستا په عقل کې فطور راغلی دی قالو تالله انک لفی ضلالک القدیم نو دی ورته وی کم چې خواته انوسی او کړوسی ناسورو جن په الله قسم انک لفی ضلالک تو په خپل هغه خطای گمراهی معنی چې نو هغه نشي کوله اگر که د ضلال خپل لغوي معنی د گمراهی راځي ولې دا پیغمبر دی او د پیغمبر په شان کې بداسه ترجمه کوي چې دا هغه با ادب ترجمه بی ادب ترجمه چې نو هغه به نه کوي نو انک لفی ضلالک القدیم تو په خپل هغه وختنی وهم کې چې نو هغه یعنی تا ته چې هغه وهم کم ولو چې یوسف علیه السلام دی او داغه ژوندې دی او داغه محمد نو تلا اق شانتی په هغه خیال کې په هغه وهم کې چې نو هغه حالن کې هغه خو زمانه وشولې مخکې مونږ ویلو تک چې نو ټول نه کمزور کم قول چې نو هغه 40 سال ولو سلويخ کاله زمانه وشول او تو اق شانتی یوسف علیه السلام زوتی فلما ان جاء البشير نو کله چې رالو چې نو هغه زیر بشیر په معنی چې نو هغه د مبشر دی يهودا هغه کمیس راوړو رالو تفسیر خازن کې لیکلی دي وی چې نو هغه کله راتللو نو چې څنګه ولې یوسف علیه السلام دغه کمیس ورکړلو داغه د اق زین او و ډوډۍ وسره ولې د لارې د پاره وی داغه و ډوډو کې یو ډوډۍ نه یون وړۍ هم نه ده کړی او د اق زین چې نو هغه خپل بخپې چې نو هغه حافین حاصرن بخپل بخپې چې نو خپل بخپې سرتور سر چې نو هغه په منډه را روان شو رالو وی چې خپل پلار له زیر چې نو هغه په منډه یې سب نو کله چې نو هغه د قرالو يهودا القاه على وجهه او د خپل پلار په مخ هغه کمیس واچو فرتد بصیره الله وی داغه چې نو نظر واپس رالو بیا چې نو هغه بینا شولو قال الم اقل لكم اني اعلم نو یعقوب علیه السلام ای بچو ما تاسو ته ویلي چې زه نو هغه پوهیږم د الله د طرف نه ما په هغه صلی تعالی مون چې تاسو نه پوهیږئ یعنی ما ته هغه خوب یادو او بیا مونږ مخکې ورځو کې ویلو چې یعقوب علیه السلام په خپل هم بیا خوب لیدلو قال یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين نو دې بیا ټول ورته وي ای پلار او زمونږ د پاره د الله نه نو هغه مغفرت طلب کوي الله ته چې وایي زمونږ چې دا کم ګناه کړی تاسو له مو تکلیف در کړی یوسف علیه السلام مې دنه بیل کړو هغه مو کوی ته چلو بیا آزاد سړی چې نو هغه مو خرڅ کړو نو دا ټول ګناهونه زمونږ نشوي دي مونږ د خپل ګناه چې نو هغه اعتراف کوو مونږ اوس بخنه غواړو د الله نه خو ته د الله پیغمبر الله رب العزت د خپل پیغمبر دعا نه رد کوي پیغمبر چې نو هغه مستجاب الدعوات نو تاسو د الله نه چې نو هغه زما د پاره د مونږ د پاره دعا وغواړئ چې الله پاک زمونږ دغه ګناه چې نو هغه معاف کړي نو دینه معلومه ده شوله چې د یعقوب علیه السلام دا ټول په ټوله زامن چې نو هغه مسلمانان ول دوی کې نو هغه کافر نه ول دا ټول په ټوله چې نو هغه مسلمانان ول ځکه د خپل ګناه چې نو هغه اعتراف وکړل او بخنه چې نو هغه غوښتله او حدیث مبارکه کې مرضی الله پیغمبر فرمای کل بنی آدم خطاؤون وخير الخطائین التوابون هر انسان چې نو هغه خطاکار دی خو غوره خطاکار هغه دی چې د الله ته توبه وباسي قال ان یعقوب علیہ السلام سوف استغفر لكم زرد چې زو بستاسو لپاره بخنه غواړم ربي د خپل رب نه او زوی چې نو یعقوب علیہ السلام دغه وخت ډایرک ونه غوښتاوي چې زو بزر چې نو الله پاک نه بخنه غواړم نو یو چې نو بعض تفاسیر لیکلي دی وجنه چې آیا دی په خپل توبه کې رښتینی دي رښتیا د توبې طلب پکشته کنه
دویم چې نو هغه دا چې ماښام نه چې نو هغه د شپې چې نو هغه چربانګ په ټایم کې به وغواړم ځکه چربانګ ټایم کې چې نو هغه توبه قبلېږي الله پاک چې نو ما یلیق بشانه آسماني دنیا ته راځي او بیا اعلان کوي هل من مستغفر فاغفر له څوک بخنه غوښتونکی شته چې زه د هغه بخنه وکړم بعض لیکلي دی چې نو هغه د جمعې شپه را روانه وه نو یعقوب علیه السلام چې د جمعې په شپه ځکه جمعې شپه چې نو هغه د وخت نه مبارکه ده نو د جمعې په شپه به د لزو نو هغه بخنه غواړم بعض لیکلي دي چې زه به د یوسف علیه السلام نه چې نو هغه تپوس وکړم چې آیا یوسف علیه السلام هم تاسو بخلي یې که نه ځکه دا حقوق لباس سره تعلق ساتي نو چې هغه درته خپل ګناه خپل نو حق بخلی دی که نه دی سوف استغفر نو زر د چې زه به ستاسو دپاره بخنه غواړم نو دې وجې نه ویلی کېږي توبې حکم دا دی چې توبه فی الفور ډایرک وباسل دا فرض ده انسان نه ګناه وشي د ګناه پسې ډایرک توبه وباسل چې نو هغه دا فرض دی او دغه شان توبې دپاره شرایط دي نو څلور شرطونه دي که حقوق العباد سره تعلق ساتي او که د حقوق الله سره تعلق ساتي نو بیا درې شرط دي حقوق الله سره که تعلق ساتي نمبر 1 کم ګناه کې چې اخته دغه ګناه به فی الفور پرېږدي نمبر 2 آینده دپاره به پوخ عزم کوي چې زه به بیا چې نو هغه دا ګناه نه کوم نمبر 3 په خپل دغه ګناه باندې به چې نو هغه نادمه کېږي او پریشانه کېږي به ځکه حدیث مبارکه کې راځي التوبه هی الندامه او که چېرته حقوق لباس سره تعلق ساتي نو څلورم شرط دا دی چې د چا حق وي نو هغه حق به واپس کوي او یا به د هغه نه د دغې حق چې نو هغه تلفي کوي نو که دی وکړله نو بیا خو چې نو هغه توبه ده او که دی ونه کړله نو دا بیا هسې توبه نه ده توبې سره مذاق دی او بیا سړی چې نو الله پاک ته توبه وباسي خاص کر چربانګ په ټایم کې 2 رکعاته نفل وکړي سړی سر راوالي په ځمکه باندې کښېني پوزه الله ته نو په ځمکه باندې راکاږي مخ یو طرف بل په الله ته راکېږي الله ته چې څومره عجزي کوي دوره الله جل جلاله چې نو هغه خوشحالېږي انسان ځان نه اکې یوازې الله ته چې نو هغه پوزه چې نو په ځمکه کېږي تندې ورته کېږي په ځمکه یې وسولئ ای الله چې نو هغه ما ډېر ستا چې نو نافرماني کړله ډېر چې نو هغه مې خطا کړله تو ما په خپل کړی قدرت چې نو هغه وبخې الله پیغمبر فرمایي الله جل جلاله چې نو هغه په توبه باندې ډېر زیات چې نو هغه خوشحالېږي چې کله بنده توبه وباسي الله دې موږ ته نصیب کړي انه هو الغفور الرحیم بشک هغه الله بخون کې او مهربانه دی الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي رونه چې نو هغه د یوسف علیه السلام کمیس ویوړلو نو د دغې تلو سره چې نو هغه تاریخي واقعات لیکلي دي چې حضرت یوسف علیه السلام د خپل پلار او د خپل کور د خلکو د راتللو سره دې سره چې نو هغه 200 اوښان ولېږل او په هغې ورسره ډېر شي سامان هر څه یې ولېږلو چې دوی ښه ښکلې په اعلی طریقې سره چې نو هغه مصر ته راشي او په اسانه او په سهولت باندې دلتې راورسي او بیا یوسف علیه السلام د مصر نه بهر 3 میله بهر چې نو هغوی پسې استقبال دپاره ووتلو یوسف علیه السلام ولو دغه شان چې کم وزرا او مشران کسان ورسره ول هغوی ولو او د هغې سره چې نو هغه د 4,000 پوچ نو هغه یوه دسته وه دا د حضرت یعقوب علیه السلام چې نو هغه د استقبال دپاره بهر ته ووتل او هلته یوسف علیه السلام د هغوی دپاره یو ځای تیار کو چې کله هغوی راشي نو دلته به مخکې ارام وکړي او بیا د ارام کولو نه وروسته به مصر ته نو هغه داخل شي نو کله چې یعقوب علیه السلام سره د خپل چې نو هغه کډې ټول را روان شول رالل نو دغه ځای ته چې کله راورسېدل د مصر نه بهر نو یوسف علیه السلام د هغوی د استقبال دپاره وتلو هلته ورسره یوسف علیه السلام میلاو شولو فلما دخلوا علی یوسف نو الله وی کله چې دوی د یوسف علیه السلام خواته داخل شول راللو آوا الیه ابوی نو د خپل ځان سره خپل مور او پلار دې دواړو نه چې نو هغه ځای ورکړلو وقال ادخلوا مصر ان شاء الله آمنین او دې ته ویل اوس مصر ته نو هغه به داخل شي ان شاء الله که الله وغوښتله په امن سره اوس نور به چې نو هغه د مصایب او د مصیبتونو ژوند چې نو هغه ختم شلو او اوس به امن سره سکون سره چې نو هغه مصر ته داخل شي او مصر کې به اوسېږي ورفع ابويه على العرش وخر له سجدا
او خپل مور پلار دی چې نو هغه په تخت باندې کېنول او بیا دا ټول د یوسف علیه السلام ته چې نو هغه په سجده کې پریوتل. اوس دلته نو سوال دا دی چې د یوسف علیه السلام مور راحل داغه خود بنیامین چې نو هغه په پیدایش کې داغه وفات شوی ونه او قرآن کې چې نو الله پاک وی ورفع ابویه خپل مور او پلار چې نو هغه ځوان په تخت باندې کېنول. نو حضرات چې د ترور اطلاق د نو پترور باندې هم د مور اطلاق کیږي او دغه وخت کې یعقوب علیه السلام د خپل کور والا راحل د یوسف علیه السلام چې نو هغه د مور خور سره ترور سره واده کړه او د هغې نوم چې نو هغه لیا وه او د پلار چې نو هغه کور والا ته مور ویلې کېږي که هغه خپله مور او که میره موري خو په دواړو باندې اطلاق چې نو هغه د مور کېږي. نو ځکه الله وی رفع ابویه خپل پلار یعقوب علیه السلام او مور لیا چې نو هغه رضی الله تعالی عنها دا دواړه چې نو هغه په تخت کېنول او بیا دوی ټول چې نو هغه تعظیمن چې نو هغه ادبا او چې نو احتراما یوسف علیه السلام ته چې نو هغه په سجده باندې پریوتل. اوس دلته چې نو هغه بیا یو بل سوال چې نو هغه تفسیر کې شوی دی وایي چې نو یعقوب علیه السلام خو نو د عمر په اعتبار سره هم د یوسف علیه السلام نه ډېر ولو د مقام او د درجې په اعتبار سره هم چې نو هغه د یوسف علیه السلام نه ډېر ځکه پلاری ولو او د نبوت په اعتبار سره چې نو هغه د هم د یعقوب علیه السلام مقام چې نو هغه اوچت او د یوسف علیه السلام نه. نو بیا څنګه یوسف علیه السلام ته یعقوب علیه السلام چې نو هغه تعظیمن سجده کوله؟ نو دا وی جواب چې نو هغه ورکړی دا د الله امرو. نو چې کله د الله حکم ونو نو د الله په حکم کې بیا چې نو هغه د بلې خبرې ضرورت شته نه مخکې چې نو هغه خوب لیدل او شي هغه تعبیر ولو دغه د الله حکم ولو. اوس آیه دا سجده چې نو هغه څنګه سجده شي و نو بعضی حضرات چې نو هغه به دا سجده چې څنګه سجده خلق عام کوي یعنی مخکې نو هغه پزماکه باندې خودل سجده لتللو. تفسیر ابن کثیر چې نو هغه کې لیکلی نور هم حضرات چې نو هغه لیکلی چې د بابا آدم علیه السلام نه والا او د حضور علیه السلام د زمانه پورې دا سجده چې نو هغه جایز و. بیا زمونږ په شریعت کې نبی علیه السلام په دین مبارکه کې چې نو هغه تعظیمي سجده چې نو هغه د حرام شوله او تفسیر کبیر والا د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ قول چې نو هغه غوړه کړی دی امام رازی رحمه الله هغه چې دا سجده در حقیقت د الله د شکر چې نو هغه دا کول ول صرف چې نو هغه یوسف علیه السلام په مثل د قبله ګرځیدلو لکه څنګه چې مونږ سجده الله ته کو خو په سمت چې نو هغه د قبله کو نو سجده الله ته و د الله شکر ادا کو چې الله ستاسو لاک شکر دې مونږ ټول چې نو هغه ته یو ځای کو خو یوسف علیه السلام ورته په منزله چې نو هغه د قبله نو یوسف علیه السلام ته وکړه او دیم چې نو هغه دا چې دا سجده چې نو هغه اس انحنا ورته ویل کېږي تعظیمن و لکه څنګه چې زمونږ په شریعت کې خلک چې نو هغه ګړه بړه کوي لاس چې نو هغه میلاوهي سینه چې نو هغه میلاوهي ملاقات په وخت کې نو دغه شانتي په هغه وخت کې چې کله چا ملاقات کو نو یو کس ببل ته چې نو هغه ټټېدو ادبن او احترامن نو دا په شریعت کې جایز ولو دا غوی دا کوکل نو دغه نه تعبیر چې نو هغه په سجده باندې شي چې تعظیمي سجده چې نو هغه ورته وکړه. البته زمونږ شریعت کې نو زمونږ شریعت کې چې نو تعظیمي سجده چې نو هغه ناجیز او حرام ده که چاته چې نو هغه وکړه نو بعضی حضرات چې نو هغه باعث کفر چې نو هغه ګرځي. د حدیث مبارکه کې راځي حضرت قیس بن سعد رضی الله تعالی عنہ د جن هغه د عراق نه رانو د هغه وخت نو هغه د خپل وخت نو هغه آی جی په چینو هغه درجه په پوج کې دومره لوی سړو نو چې کله قیس بن سعد رضی الله تعالی عنہ رانو نو نبی صلی الله علیه وسلم ته د الله رسول تاسو شان او مقام خو ډیر اوچت دی ما په عراق کې چې نو هغه وکتل چې دا هغه پادریانو ته چې نو هغه خلک سجده کوي نو تاسو له الله لوی شان در کړی دی نو که تاسو اجازه نه مونږ به هم د ملاقات په وخت کې تاسو ته سجده کوو. نبی صلی الله علیه وسلم نه د الله نه ما سوا چې نو هغه سجده بل چاته جایز نه او که چرته جایز وي نو ما به خزي ته ویلو چې خاوند ته به سجده کوله نو سجده چې نو هغه نه ده جایز. کم سلام طریقه ده هم دغه چې نو هغه ده. اوس آیت د سلام په وخت کې چې نو هغه ټټېدل
نو سلام په وخت کې د بعض خلک د سرخ کده کې ټټېږي نو دا صحیح نه دی بلکې کده ډېر ټټ شول او رکوع شکل چې نو هغه کیفیت اختیار کو نو حضرات مکروه تحریم لیکي ګناه چې نو هغه باعث ګناه دی و زمون خلکو چې نو هغه بالکل سلام هغه ټوله هولیه چې نو هغه بګاړ کړل سلام چې نو هغه السلام علیکم نو یو خو څوک سلام سره صحیح نه وي سلام علیکم سلام علیکم چې نو هغه شته نه څوک وایي سلام علیکم نو هغه بیا په دعا جوړیږي السلام علیکم دا چې نو هغه کامل سلام چې نو هغه دی بیا ورحمت الله وبرکاته چې وسره ویلو شنو سلام کامل شو بیا د سلام سره چې نو هغه په دوه لاس باندې مصافحه کول په دوه لاس باندې چې نو هغه په خیر کول حدیث مبارکه کې راځي چې مصافحه تکمله للسلام دا چې نو هغه د سلام تکمیل دی پلاس میں لاوهلو سره نو هغه سلام کمال تر سے مکمل کیږي پوره کیږي یو لاس باندې سلام کول مصافحه کول دا د حدیث نه ثابت سنت طریقه دا نه ده عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمای ما ته حضور علیه الصلوۃ والسلام چې نو هغه ما ته تشهود خودل زمان لاس د حضور په دوانو لاسو په مینس کې دی واضح لوی ثبوت دی نو د یو لاس باندې مصافحه چې نو هغه نشته دا د اغیارو طریقه ده د مسلمان طریقه چې نو هغه دا نه مسلمان چې لاس میلاوهي نو د په دوانو لاس باندې میلاوهي په دوه لاس سلام کول داري بیا د سلام نه ورستو نه لاس پسې نه خودل شته نه پملا خودل شته نه په خېټه خودل شته اوس ته نو هغه خلکو تر دغل نه د قصد کړي نو هر سړی چې سلام کې نو زه په پسې نه باندې لاس دی نا کده د سلام حصہ غنې نو دا بیا باعث ګناه دی ځکه سلام چې نو انشتي بعضی خلک چې نو هغه سلام وس پدې سې کوي چې د سلام یاد اکې نو پسې نو ورته لاس کړي دا سلام چې نو هغه په شریعت کې نشته البته حدیث نو درې قسم سلامونه چې نو هغه ثبوت کیږي اکثر څو کسان چې نو هغه طلباء ته حدیث مدرسې کې نو ویم نو یو د يهودو سلام دی چې دا غوي چې نو هغه په لاس باندې کولم نو سارو چې نو هغه په غوتو باندې چې نو السلام کو مسلمان به السلام علیکم وای په دواړه لاس په مصافحه کوي اوس به سلورم سلام چې نو هغه د ارتغل وتل لري د ارتغل سلام چې نو هغه د چې پسینه لاس خودل د پیغمبر نه دی د صحابه چې نو هغه سیرت نه لري د تابعین او د تبع تابعین چې نو هغه نه لري د مسلمانای چې نو هغه نه لري البته چې نو هغه د ډرامې والے چې نو هغه شته د ډرامې هر کار ډرامې بهرحال نو دوی چې نو هغه سید وکړه وقاله یا ابت هذا تعویل الرؤیا نو یوسف علیه السلام ای زما پلار ابا جانا دا چې نو هغه تعبیر دی زما د هغه خوب کم چې مخکې مال دلو قد جعلها ربي حقا الله رب العزت چې نو هغه دغه خوب سرشتیا کو نو خوب داغه تعبیر اوسه دا چې نو هغه واقع کېږي اگر کسر ټایم پکې ولګي د متعلق حضرات مختلف قول لیکلي نه چا چې نو هغه لیکل شل کاله بعد چا 15 کاله چا سلويخ کاله چا او یا کاله مختلف روایتونو کې چې نو هغه راغلي دي خو کم از کم سلويخ کاله بعد چې نو هغه ودا خوب سو شلو په وجود کې رالو اگر تفسیر خازن کې چې نو هغه لیکلي دي چې کله چې نو هغه حضرت یوسف علیه السلام کوي ته اچولې شو نو په هغه وخت کې د یوسف علیه السلام عمر چې نو هغه 17 سال ولو بیا چې نو هغه نه اورسته د یوسف علیه السلام چې مصر ترالو بیا د مصر کې عزیز مصر پکور کېو بیا جیل تلاړو بیا د جیل نه واپس را ووتلو نو په دې دوران کې چې نو هغه اتیا کال زمانه تیر شي و نو وس اتیا او ولسو نو دا چې نو هغه 97 سال شو او بیا دغه نه ورسته چې یعقوب علیه السلام او رونه ټول رالل نو 23 سال زمانه چې نو دا غوي سره وباسلی و 120 سال په عمر کې بیا یوسف علیه السلام د دنیا نه چې نو هغه رحلت کړو تلو وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاءكم من البدو نو اوس دغه وخت سره لک سوچ وکي چې دومره مشقتونه راغلي مور پلار نه سړی چې نو هغه جدا شي بیا داسې پلار داسې زوی چې داغه دومره درجه چې نو هغه یو بل سره محبت وي چې داغه په خفګان د وجه د سترګو نظر زی بیا د زوی دومره چې نو هغه محبت په نور لوی استقبالیت چې نو هغه پسې بهر توزي اوس په دغه وخت کې چې کم پلار سره سړی میلاو شي کم پلار د زوی سره میلاو شي دوی به یو بل سره څنګه په خیر کوي یو بل تبا خپل کم دستانونه چې نو هغه بیانوي
کم تکالیف دا ټول به بیانول. یوسف علیه السلام هم د الله پیغمبر دی، یعقوب علیه السلام هم د الله پیغمبر دی. امت لوی تعلیم ورکو چې کله راحت راشي نو تکالیف به بیا نه یادوي، تکالیف باندې بچنه نو هغه بیا خپک دی، د هغې به تذکره د سره کینه. نو ځکه چې نو هغه یوسف علیه السلام سووي وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن. بابا الله ډېر لوی احسان کړی دی. هغه وخت کې الله پاک چې نو هغه ډېر لوی احسان وکړلو چې زوی د جیل نه چې نو هغه را وباسلم. او تاسو چې نو وجاء بكم من البدو، او تاسو د باندې نه چې نو هغه خار ته راوستئ، ځکه د باندې ژوند چې نو هغه ګراني، د خار ژوند چې نو هغه اساني، سهولتونه چې نو هغه پکې ډېر مهیاي. نو دغه دواړه د الله احسان ذکر کړل او نور قصې ونه کړه. اوس دې ځکه چې نو هغه سووي وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن، دی ویلو چې جیل نه زو الله پاک را وباسلم. خدا خبره چې نو هغه ونه کړل چې د کوی نه الله پاک را وباسلم. زه خو دې د کوی یخ ته ویشتلی وم، د کوی د یخ تذکره یې ونه کړه او د جیل تذکره یې وکړه. نو بعضې حضرات وایي دی د دې وجې نه چې نو هغه ونه کړه چې که دغه قصه یې کولې نو بیا به یې رونه شرمنده کېدل. او یو پېرې د هغوی ته نو هغې اعلان کړو لا تسریب علیکم، تاسو باندې ملامتیا نشتی. نو چې یو سړی دی یو پیره معاف کو نو بیا بیا به ورته هغه قصې نه زوتی. نو یو دغه تعلیم دپاره چې نو هغه وکړلو. دویمو د دې وجې نه چې نو هغې ونه کړلو کدیس ویلې چې نو هغه قد احسن بي اذ اخرجني من الجب، چې کم وخت کې زه الله پاک چې نو هغه د کوی نه راوباسلم. نو دی ځکه وانه چې کوی ته ارتاوېدل په هغې کې د رونو حسد چې دی نو هغه ظاهرېدلو. او د جیل نه راوتل چې نو هغه د یوسف علیه السلام په پاک دامنۍ او په براءت باندې دلیل و. نو زه الله پاک کړی او برې کړی یم، ما کې چې نو هغه څه غلطي نه وه. او د کوی تذکره ځکه ونه کړه چې په هغې کې د رونو د حسد چې نو هغې اظهار کېدلو، نو حقه خبره یې ونه کړله. وجاء بكم من البدو، او تاسو د باندې نه صحرا نه راویستلی، من بعد ان نزغ الشیطان بیني وبین اخوتي، بیرونه چې نو هغه ملامت نه کړل. وروسته د هغې نه چې کله فساد اچولی او زما د رونو په منځ کې شیطان. نو دا چې نو مسلم قانون دی چې کم ښه کاري د هغې نسبت الله ته کېږي، چې کم غلط کاري د هغې نسبت چې نو هغه شیطان ته کوي. ان ربي بېشکه زما رب لطیف چې نو هغه ښه تدبیر کوونکی دی لما یشا، د چا دپاره چې هغه وغواړي. نو کله چې الله پاک یو نظام یو خبره برابروي نو د هغې دپاره الله جل جلاله په ښکلي انداز سره چې نو هغه تدبیر کوي. انه هو العلیم الحکیم، بېشکه هغه الله چې نو هغه پوهه او د حکمت خاوند دی. د حضرت یوسف علیه السلام واقع چې نو هغه تفصیلي تیره شوله، د هغې متعلق چې څومره هدایات څومره خبرې وي هغه ټول چې نو هغه وشولو. اوس اخرنۍ لمحه چې نو هغه ذکر کېږي د آیات کې. کله چې یوسف علیه السلام چې نو هغه دغه زمانه تیره شوه، بیا یعقوب علیه السلام هم د دنیا نه رحلت وکړلو او هغه وخت کې وصیت کړو چې ما به د خپل پلار نکاح حضرت نو اسحاق او ابراهیم علیهم السلام سره چې نو هغه خواته خښ کې هغوی وصیت مطابق شام ته ویوړلو. بیا د دغې نه وروستو چې نو بعضې تفاسیرو 6 کاله لیکلې چا کم سیوا، خو چې دوره زمانه نوره تیره شوله او څنګه چې موږ پرونی درس کې ویلي ولو چې د یوسف علیه السلام عمر چې نو هغه تقریبا 120 سال عمر کې بیا وفات شوی. نو یوسف علیه السلام چې نو هغه دعا وکړله رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث، یا الله تا ما باندې ظاهري هم ډېر شی نعمتونه وکړل او باطني دي هم ډېر شی نعمتونه راکړي دي. ظاهري نعمتونه چې نو هغه د غلامیت او د هغې قصو هغې ټول مصایبونه دې راوباسلم، بادشاهۍ تخت ته دې ورسولم، بیا دې راله بیبي راکړله، بیا دې راله بچي راکړلو. وایي چې یوسف علیه السلام 3 بچي ولو، 2 لکان او یو چې نو هغه جینۍ. 2 لکان مخکې مونږ نوم اخیستو، یو چې نو هغه افراسیم ولو او دویم چې نو هغه میشا ولو. افراسیم د هغوی په اولاد کې بیا داود علیه السلام داسې د انبیا علیهم السلام د داود نه یوشع بن نون علیه السلام کم چې د حضرت موسی علیه السلام نو هغه سوالو مرګره د هغه شاګرد خاص ول او بیا ورته الله رب العزت چې نو هغه نبوت هم ورکړو. نو د هغوی په اولاد کې د قوم او د لور نوم چې دی نو هغې رحمت و، رحمت بنت یوسف علیهم السلام
نو بیا دغه واده چې دی نو هغه د حضرت ایوب رضی الله تعالی حضرت ایوب علیه السلام سره شو چې کم چې نو هغه مصائب او تکالیف په وخت کې وسره و نو د حضرت یوسف علیه السلام لور چې نو هغه رحمت رضی الله تعالی عنها و نو الله تعالی ظاهری هم هر سره کړي او باطنی دې هم را کړي وعلمتنی من تعویل الاحاديث او دا غي سره تعبیر رویا علم چې نو دا د را هم را کړي یعنی ستا ډیر شي چې نو هغه نعمتونه دی په ما باندې فاطر السماوات والارض ته نو هغه پناشنا به نمونه پیدا کون کې د اسمانونو او د زمکو یې دنیا چې نو هغه اسمانونو او زمکو د دې اس نو هغه نوم نشان مثال نمونه نو الله جل جلاله په خپل قدرت کامله سره چې نو هغه پیدا کړلو او بیا په پورز د قیامت دی پناه هم کې نو یا الله تو چې نو هغه به نمونه پیدا کون کې د اسمانونو او د اووز مکو انت ولی فی الدنیا والآخرہ تو زما کارساز یا الله په دنیا او په آخرت کې توفنی مسلمه نو یا الله وسمات نو هغه وفات را کې مرګ را له هم را کې مسلمان په حالت د اسلام او تابعداري کې زګر د هر چا خواهش وي چې ما ته چې نو هغه په حالت د اسلام او د الله په کامل بندګۍ کې چې نو هغه سروشي مرګ راشي او الله رب العزت او د الله پیغمبر هم دغه وصیت پرې خو دي حضرت یعقوب علیه السلام هم خپل اولاد ته ای بچو ولا تموتن الا وانتم مسلمون او دغه شانته قرآن کې جنو الله رب العزت مؤمنانو ته هم ویلي د الله نه ویریږي او تاسو یې نو هغه ممره مگر په حالت د اسلام کې یعنی دین اسلام مطابق خپل ژوند تیروي خپل ظاهر خپل باطن د الله د حکم د الله د پیغمبر د طریقې چې نو هغه کوي نو چې کله تاسو خپل ظاهر او باطن د الله د حکم د الله د پیغمبر د طریقې کړلو چې څه ټیم مرګ هم رالو په حالت د اسلام کې برازي اسلام چې نو هغه غوړیا ساتي په دوه مانو راځي یو په معنا د غاړه اخودلو سره او دویم اسلام راځي په معنا چې نو د دین کامل سره ټول دین ته چې نو هغه هم اسلام ویلې کیږي ځکه الله رب العزت چې نو فرمان دی اليوم اکملت لكم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لكم الاسلام دینا نو ټول دین چې نو هغه اسلام باندې تعبیر کیږي چې ټول دین ته اسلام وای نو د ټول دین موافق چې نو هغه بدون تیرې نو چې کله تا د ټول شریعت مطابق ژوند تیرولو څه ټیم کې هم مرګ رالو نو په حالت د اسلام کې چې نو هغه مرګ شولو والحقنی بالصالحین او ما شامل کې چې نو هغه په نیکانو کې اوس دل چې نو هغه یو سوال واردی کې زین ترازی تفاسیر هم ذکر کړی دی چې ځان ته د مرګ دعا کول دا خو ناجایز دی ګناه دی حدیث مبارکه کې د الله پیغمبر چې نو هغه منع فرمایلی چې ګوره د مرګ دعا چې نو هغه بنه کوي ځکه دا ژوند د الله رب العزت لوی نعمت دی ځکه د ایمان نه ورستو د انسان سره د ټولو نه لوی نعمت چې نو هغه د دنیا ژوند دی چې کله د دنیا ژوند و نو تو په ځان له آخرت جوړ کې نو کله دنیا ژوند نه نو تو په ځان له آخرت څنګه جوړي د حدیث مبارکه کې راځي الدنیا مزرعه الاخره دنیا چې نو هغه د آخرت پټې دی نو چې کله د دنیا د آخرت پټې دی دی باندې چې نو د آخرت ټول عمر ژوند چې نو هغه په جوړېږي مو هغه په تباہ کېږي هم نو دی وجه نه ژوند د الله پاک لوی نعمت دی نو چې کله نعمت دی نو ته د څه نشي ویل چې الله ما چې نو هغه مړ کې مال مرګ راولي دا ناجایز دی نو بیا حضرت نو یوسف علیه السلام ولې دې ویلو نو بیا حضرات داغي جواب کړی دی چې الله پیغمبر چې کم ویلو نو هغه داله چې سړی د دنیا د مصایبونو چې نو هغه تنگ راشي د فقر فاقې نه تنگ راشي د ښځې د بچو د نافرمانۍ نه چې نو هغه تنگ راشي د بیمارۍ نه چې نو هغه تنگ راشي یا د دنیا بل یو مصیبت او تکلیف نه تنگ راشي او د مرګ دعا ځان تکې نو دا ناجایز ده او که یو سړی چې نو هغه دنیا کې بېدیني ډېره شي او د بېدیني او چې نو هغه لاپرواهي او ملحدي چې نو هغه د حد نه سیوا شي او د دغې نه تنګ شي چې دا څه ګناهونه دي دا څه د زمانه دا نه برداشت کېږي نو په دغه وخت کې د چې نو هغه بیا دعا کولی شي
ځکه حدیث مبارکه کې هم چې نو هغه راغلی نو بیا دې به دا دعا کوي یا الله د کومې پورې چې زما دپاره ژوند بهتري ژوند راکړي او کله چې زما په حق کې چې نو هغه مرګ بهتر شي نو ماله بیا مرګ چې نو هغه راکړي دا بینې چې نو هغه زمان نشي برداشت کې حدیث مبارکه کې هم دغه دعا چې نو هغه راغله نو یوسف علیه السلام د دنیا د مصایبو نه تنګ نه ذکر خدا الله نعمتونه ذکر کړل بادشاهت ته پورې ارسجر الله کړی دی الله وس مې چې نو هغه خپل ځان ته وغواړي دغه څنګه چې حضور علیه السلام چې نو هغه وفات وخت نږدې کېنو نبی علیه السلام اللهم الرفیق الاعلی بالرفیق الاعلی اما شر رضی الله تعالی عنہ مو ته غوږ کې خو چې د الله پیغمبر شونډه مبارک چې نو هغه رپي چې سوی نو یا الله زسته نو هغه ستان نزدېکت ستا سره چې نو هغه میلاوېدل غواړم نو ځکه وې توفنی مسلم او الحقنی بالصالحین تاریخي روایتونو کې چې نو هغه لیکلي دي وې کله چې یوسف علیه السلام وفات شو نو چې کله وفات شو نو یوسف علیه السلام د مصر خلکو نو دریا نیل نه چې دې طرف ته کم خلک ول موږ به چې خیل استه نو هغه چې یوسف علیه السلام به زمونږ طرف ته خو چې نو هغه دفن کولی شي ګز طرف ته چې کم خلک ول نو دی وی یوسف علیه السلام به چې نو هغه زمونږ طرف ته دفن کولی شي نو چې خی طرف ته چې نو هغه دفن شو د مرمرو چې د تابوت ول جوړ کړو نو دا دې خو علاقه چې نو ټوله وچ شو دا علاقه ټوله شي نشو الله رب العزت چې نو هغه ول دغه بعد المواد چې نو هغه هم دغه معجزه ور کړو بیا چې کله چې نو هغه د بل طرف ته شنو خلک یو بل ته ان تر دې چې نو هغه جنگ ته جوړ شول یو بل سره قتل او غارت ته جوړ شول نو بیا چې نو هغه مشرانو فیصله پکې دا وکړه چې یوسف علیه السلام تابوت چې نو هغه په مرمرو نه جوړ کو او د دریا نیل چې نو هغه په سر کم چې چراله داغه د منصر چې نو هغه کې خودو نو چې کله منصر شو نو یو طرف ته خلک چې نو هغه طرف علاقه هم سرشوز او شاداب شول او دابل طرف ته د سره به اوبرات نه ټکراي دی او د خبرات لې بیا چې کله حضرت حضرت اسحاق رحمه الله د اوروه ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ روایت یې نو هغه نقل کړی دی چې کله بیا یوسف علیه السلام دغه زمانه او دا تیر شولو او بیا بن اسرائیل چې نو په دې باندې مصر باندې قوم امالقه چې نو هغه غالب شولو بیا د هغوی د غلبې نه وروسته بن اسرائیل چې نو خپل غلامان جوړ کړل دا ټوله واقع چې نو سورت اعراف او بدای کې تیر شوی بن اسرائیل نه نو بیا چې دی د دې ځای نه کله د موسی علیه السلام سره د دغه قید بند ژوند نه خلاص شول او تلل نو الله جل جلاله موسی علیه السلام ته چې نو هغه وحی وکړه او د هغوی د دې دغه تابوت راواغستو ملک شام ته چې نو هغه بیا ویړو او هلته د یعقوب علیه السلام او اسحاق علیه السلام سره چې نو د هغوی په پهلو کې هلته چې نو هغې دفن کو نن سبا د هغې ته چې کل القدس او الخلیل چې نو هغه نوم باندې یادېږي مانن نوې توفنی مسلما والحقنی بالصالحین الله رب العزت چې نو هغه د صالحانو انبیاء علیهم السلام سره یو ځای کو ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک الله وی دا د غیب خبرونه دي علم غیب د الله خاصه ده الله نه ما سوا چې نو هغه د بل چا سره علم د غیب نشته دا خبرونه د غیب دي مخکې ما ویلو یو چې علم غیب دی یو چې نو انباء الغیب دی علم غیب دا د الله پاک خاصه دا د اچا سره نشته انباء الغیب د غیب خبرونه چې الله رب العزت چې نو هغه چاته وي یو پیغمبر ته او بیا پیغمبر چې نو هغه مخلوق د خپل امت ته بیان کړي نو دته انباء الغیب وي نو انباء الغیب دا پیغمبر ته خبر د غیب چې نو هغه خو علم غیب وته نه او بیا د ټولو نه زیات چې نو هغه د غیب خبرونه واقعات الله رب العزت خپل پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خود لیدي نو ځکه الله وی ذالک نوحی دا چې نو انباء الغیب دي نوحی الیه چې مونږ وحی کوتا ته وما كنت لديهم اذ اجمعوا تاسو د دې درونه خواته پاغ وخت نه وای کله چې نو هغه دوی خپل ټول تدبیر بچ نو هغه را جمع کړلو او د یوسف علیه السلام کوي ته چول داغه د مرګ دا ټوله منسوبې کولې تاسو په هغه وخت کې نه وای وما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین نو حضور علیه السلام نه تاسو خیال کړئ نو د مکه چې نو هغه مشرکانو او دغه شان د مدینه چې نو هغه د آس پاس د نور حجاز چې نو هغه يهودو د دا سوال کړو چې حضور علیه السلام کړه د حق الله حق او سچ پیغمبري نو موږ ته دا وای چې بنی اسرائیل د مصر ته چې نو هغه څنګه راغلي
حالن کې د دوی ابای وطن خو چې نو هغه کنعان ولو نو چې کله کنعان ونو د کنعان نه مصر ته چې نو هغه څنګه راغلی نو الله جل جلاله دا ټول سورۃ یوسف نازل کو دا غي واقع چې نو هغه طالب نه تریا پورې چې نو هغه مکمل تفصیلی چې نو هغه بیان کړه د دې دراتلو چې نو هغه د طریقو کم چې پرونی پورې چې نو هغه تیر شول او دا غي دراتلو واقع ذکر شول نو بیا هم د دې باوجود پکار خدا و چې دی ایمان راوړی وي نو دی ایمان را نوړو او هټ درمی وکړه الله پیغمبر چې نو هغه به دا خواهش شو چې دا ټول خلک زر چې نو هغه د زر ته زر مسلمانان شي دی ایمان چې نو هغه راوړي نو الله جل جلاله خپل پیغمبر له تسلی ورکړه و ما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین دی چې نو هغه کس کېږي اکثر خلک چې نو هغه ایمان نه راوړي اگر کستا خواهش دا ډیر وي ستا په ذمہ باندې چې نو هغه د دې مسلمانې دل چې نو هغه نه دي البته ستا په ذمہ باندې دی پیغام رسول دی بس چې پیغام تاسو ورسولو تاسو ذمہ چې نو هغه فارغ شو وما تسألهم علیه من اجر او تاسو د دین چې نو هغه خو مزدوري هم نه غواړي په دې باندې دا نه چې تاسو د سم معاوضه غواړي او دې د هغه معاوضې د وجه نه چې نو هغه ادا کول نه شي ځکه ایمان نه راوړي نو تاسو خو دې نه معاوضه هم نه غواړي ان هو الا ذکر للعالمین نه دا قرآن دا نصیحت مگر دا چې نو هغه نصیحت د ټول جهان د پاره نو چاته ایمان راوړو قبول کړلو خپل فائدې دا چا چې روګردانی وکړله خپل چې نو هغه نقصان دی الله دې موږ ته خپل صحیح کلام په نصیب کړي ربی اے زما رب قد آتیتنی تارا کڑ ماتا من الملک بادشاہی وعلمتنی او خود لدی ماتا من تاویل الاحادیث تعبیر د خوبونو فاطر السماوات پیدا کون کے د اسمانون والارض او دزمکی انت ولی فی الدنیا والآخرہ هم تو زما کارساز پا دنیا و پا آخرت کی توفنی ماچنین آغا وفات کے اچت مکڑی مسلمن فرماندارا والحقنی او شامل کرما بالصالحین پنیکانو کی ذالک من انباء الغیب دا خبرنا دی دا غیب نوحیه چی وحی کومنگا دا دی الیک تاتا وما کنتا او نویتو لدیهم دا دی سرا از اجمعو کل چی دی راجم کرلو یعنی پوخ ازم اکڑو امرهم دا خپل کار وهم او دی یم کرون بد تدبیر کولو وما اکثر الناس او ندی اکثر دخل کنا ولو حرستا اگر کتو غاڑی بمؤمنین ایمان راوڑن کی وما تسألهم او نغاڑی تلدین علیہ پدی تبلیغ بانی من اجر سا اجر مزدوری ان هو الا ذکر للعالمین ندے دا مگر نصیحت دے دا جہان والا دا دوانو چینو عالم دا پارا